إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. د اهل کتابو د هغې د کجرویانو تذکره وه. مزید د دغه خلکو تذکره ده او فرمایي هغه خلک چې دی کفر کوي د الله په آیاتونو او قتلوي دی انبیا بغیر حق بې حقه. ډېر انبیا دی وجلي دي، بیا چې د انبیاو ملګري پورته شوي دي هغه هم پکې شهیدان کړي دي. بې حقه د اوله پاره کې ترجمه کوله چې قتل حقه د پاره 3 صورتونه وي او انبیاو کې دا یو وجه هم نه، نو ځکه د انبیاو قتل بغیر حق. ويقتلون الذين قتلي هغه کسان یامرون چې امر کوي بالقسط په انصاف، کم چې د انبیاو معاونین او د هغې صحابو من الناس د انسانانو نه فبشرهم دوی له زیری ورکه بعذاب علیم په عذاب دردناک سره. اولئک الذین دا هغه کسان دي حبطت اعمالهم برباد دي دوی عملونه په دنیا کې د ده به جنازه نه کیږي، د مسلمان په مقبره کې به نه خښیږي، والآخره او په آخرت کې د څه ثواب نشته. وما لهم نبی دی د پاره من ناصرین څوک امدادي. سپیکر لګېدلی دی خواص خوند راځي صحیح دی شور تیز دی دا والی میں لگ کم اس صحیح دا دی خدا بل بند ہاں اوس څنګه صحیح دی. آخرت کې دوی اعمال برباد دي په دې بنیاد سره چې دوی د پاره سبخه نشته، جنت نشته. وما لهم نبی دوی د پاره من ناصرین څوک امدادي. الم تر الی الذین آیتنا ګورې هغه کسانو ته اوتو نصیبا من الکتاب چې ورکړی شوي دوی ته حصه د کتاب نه، یدعون دی را بللی شي الی کتاب الله د الله کتاب ته، قرآن ته را بللی شي، تورات ته را بللی شي، لیحکم بینهم چې فیصله وکړي دوی په منځ کې، ثم یتولی بیا ګرځي فریق منهم یوه ډله د دوی نه وهم معرضون او دوی اعراض کوونکي وي. ذالک دا اعراض ولی کوي بانهم قالوا بشک دوی وی لن تمسنا النار هرگز به اون رسیږي موږ ته اور الا ایاما معدودات مگر څو ورځې په شمیر دي. هغه څو ورځو اوله سپاره کې د 3 قوله پکې وې. وغرهم دوکه کړي دوی لره فی دینهم د دوی په دین کې ما کانوا یفترون هغه چې دوی دروغ جوړول، دوی د ځانه دروغ جوړ کړي. نحن ابناء الله و احباؤه موږ د الله زامن یو د الله دوستان یو. الله ویغرهم فی دینهم فکیف څنګه حال به اذا جمعناهم چې موږ دوی را جمع کړو لیوم هغه ورځې دپاره لا ریب فیه چې په دې کې شک نشته. لا ریب فیه معنا فی دلائله د قیامت په دلایلو کې، لا ریب فیه معنا فی اتیانه. ووفیت پوره ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت هغه چې د کسب کړی، وهم لا یظلمون په دوی به ظلم نشي کېدی. قل اللهم دغه اهل کتاب وې یره چې زموږ سره دومره وسایل دي، زموږ سره اسلحې دي، زموږ سره افراد دي، که ستا زموږ سره مقابله راله که نه، پښتو کې ورته موږ وایو د اسمان ستوري به درته وښیو. نو دا خو ساده خلکو مشرکین ته وټکول را وټکول، نو په هغې باندې مغروره شوې. الله فرمایي ورته ووایه دا حکومت به الله ستاسو نه واخلي، دا چې کوم تاسو ته لوی طاقتونه ښکاري دا حکومت د الله دی، دوی نه به والي. نو وای اللهم یا الله مالک الملک ته بادشاہ د بادشاهانو یې، توتی الملک ورکوي بادشاهي من تشاء چاله چې دی خوښه شي، وتنزع الملک اخلی بادشاهي ممن تشاء د چانه چې دی خوښه شي، وتعز عزت ورکې من تشاء چاله چې دی خوښه شي، وتذل ذلت ورکې من تشاء چاله چې دی خوښه شي. بیدک الخیر ستا په لاس کې خیر دی، انک بشک ته علی کل شیء قدیر په هر شي قدرت والی. مالک الملک دا د الله صفت دی، مالک الملک، مالک الاملاک دا د الله صفت دی او صفت خاصه دی، مخلوق د پاره دا نشي ویلی. د دې وجې نه حدیث د بخاري کې راغلی دی اخن الاسماء په نمونو کې بدترین نوم هغه څه دی؟ ملک الاملاک، دا بدترین نوم دی. ملک الاملاک دا بدترین نوم دی، دا به نشي خوري ځکه دا صرف د الله صفت دی. بیا د دې معنا کولی شي په شهینشاه سره،
شاهین شاه د ملک الاملاک بنده د پاره نشي خودلې، شاهین شاه بنده د پاره نشي خودلې. دا قبیح نوم دی د مخلوق د پاره، دا صرف د الله د پاره. تولج اللیل نن باس شپه فی النهار په ورځ کې، وتولج النهار نن باس ورځ فی اللیل په شپه کې. یو په بل کې نن باسي نو دا کچ شي بل ته نه غټ شي. وتخرج الحي رو باس جمد من المیت د مړینا. تخرج الحي جمدې رو باسی چرګوټي ته وګوره، جمدې شو دا راووته د انډې نه. تخرج الحي تیغ ته وګوره، غنم جوار فصل دا اوټو کېږي نه، دا په شان د جمدي دی بره روان دی، دانه خو مړه وه. نو تخرج الحي رو باسی دغه تیغ من المیت د دانې نه. تخرج الحي رو باسی چرګوټی من المیت د مړې انډې نه. تخرج الحي رو باسی عالم من المیت د جاهل نه. پلار جاهلی بچی ته الله علم ورکی. تخرج الحي رو باسی پیغمبر من المیت د کافر نه. پلار کافر بچی ته الله نبوت او پیغمبري ورکی. دا چې کوم دی هغه نبوت میلو شو د کې ژوند دی. دارنګې دی الټا وتخرج المیت رو باسی مړی من الحي د جمدینا. نو رو باسی کافر من الحي د پیغمبر نه. پلار پیغمبر بچی کافر وی کنعان ابن نوح ته وګوره. دارنګې تخرج المیت رو باسی جاهل من الحي د عالم نه. پلار عالم بچی جاهل وی. تخرج المیت رو باسی مړی انډا من الحي د جمدی چرګ نه. تخرج المیت رو باسی مړی نطفه من الحي د جمدی انسان نه. تخرج المیت دانه پیدا کی من الحي د دې فصل او د دې تیغ نه. وترزق رزق ورکې من تشاء چاله چې دی خوښ شي بغیر حساب، بې حساب د مخکې درې معنی کړې وي. لا يتخذ المؤمنون دا چې کوم کفارو سره مسله و نو الله فرمی د کافرانو سره بایکاټ هم وکړه. نو د یو ځای چې په کوم ځای کې موږ تحقیق کوو نو بیا بل ځای کې صرف حواله ورکوو، نو دا بار بار به ګوره دام راځي. حاصل دا دی چې الله منع کوي د کافرانو سره به دوستانه نه کوي. د کافرانو سره درې څیزونه مخې ته راځي. یو ته موالات وی، یو ته مدارات وی، یو ته معاملات وی. شریعت چې منع کړې ده د موالات نه منع کړې ده، د مدارات نه د معاملاتو نه د دې نه منع نه ده. فرق دا وي موالات ویلی شي دړه دوستانه، دا به د مسلمان صفت نه چې د پړه کې د غیر مسلم سره مینه او محبت ساتي. ستا بړه کې د مسلمان سره مینه، د دین سره به دې مینه، قرآن سره به دې مینه، خو د الله د دشمن سره به ستا مینه نه. وجه داره چې د انسان لده په ده کې یو محبت ځایږي د الله محبت، نو د الله د دشمن محبت په دې کې بیا نه. د دړه محبت چې کوم څیز دی د دې نه منع ده. لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مؤمنان به د کافرو سره محبت او دوستانه نه کوي. دویم دی مدارات. مدارات چې کوم دی ښه خوی، ښې خبرې، ښه ژوند، دا چا باندې منع نه دی، که مسلمان دی او که کافر دی ټولو سره کولی شي. د هغې مختلف صورتونه راتللی شي. مدارات وي بطور مثال ستانه چت افسر دی، هغه بېدینه دی، کافر دی، قادیانی دی. اوس که ته د هغې په مخ کې خپل دا خبرې کوې چې رسالت او ختم نبوت او پلان کې نو خو ستا سر لرې کوي که نو لږ غلی کښېنه که نه سله خپل دغه کې خپل نوکري خرابوي. نو مدارات ستا په سر باندې افسر دی، ستا ته خطره ده، نو بیا چې کوم دی د هغه سره ښه خوی کوی شي. همدارنګې د دې کې مواسات هم داخل وي. غمخوارګي، ته ګورې ستا په دې کاوڼ کې هندو دی، سیک دی، کور یې اور واغسته، نو ته تخپه په بله واړې سمکار دی که نه. سمکار ولې دی؟ انسان دی. دارنګې چې کوم دی سیلاب پرې راوخته، زلزله پرې راغله، ته ګورې دا کافران دي، هندوان دي، سیکان دي، غر پرې راغښتی دی، لاندې چغې وایي. مواسات دی چې ورشه راویې باسه. د هغه ماشومان دي د ولږې نمرې چغې وایي، ته ورته ګورې د انسان دی، د انسانیت په لحاظ باندې ورشه ډوډۍ وله ورکه. نو دې ته مواسات وایي، دې ته مدارات وایي، دا جایز دي. دریم ټکی معاملات دي، خرڅول اغستل، لین دین، دا هم جایز دی. د دې ځای نه مال واخلې هندوستان ته روانې، مال واخلې چاینا ته روانې، چاینا کې د سودا وکړه د هغه ځای نه مال راوړې، دې ځای نه مال وړې روس ته وړې، د روس نه چې کوم دی جاپان امریکې ته وړې، د هغه ځای نه مال راوړې. دا کاروبارونه دي، دا جایز دي، دې ته معاملات وایي.
همدارنګې نږدې ته دکان ته لاړ شي، بازار کې هندوان هم شتي، سیکان هم شتي، ته د هندو سیک باندې سیز خرڅې د هغه نه اخلي، دا معاملات دي، دا جایز دي. لہذا معاملات جایز وي، مدارات جایز وي، منه چې راغلی د هغه د موالاتو راغلی دوستانې. نو لا یتخذ المؤمنون الکافرین، ندی نیسي مؤمنان کافرانو لره اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو نه. ومن یفعل ذلک، او چا چې دا وکړه د دوی سره دړه دوستانه قایم کړه، فلیس من الله، دی نه دی د الله په دوستۍ کې پی شیئن په څه شی کې د سره دوستي کوي نو د الله سره د ګوره دوستي کټ شوله. الا ان تتقوا منهم، مگر تاسو ځان وساتئ د دې نه توقاتا په ځان ساتلو سره د هغه مدارات وي، تا سره څه خطره وي یری ځان ته ساتي نو بس غلی شي. ويحذركم الله، تاسو یری الله پاک نفسه د خپل ځان نه، و الى الله المصير، الله ته به واپس یو رجوع. قل ورته وایي ان تخفوا، که تاسو پټوئ ما فی صدورکم، هغه چې ستاسو په سینو کې دی، او تبدو یا ښکاره کوئ، یعلمه الله، الله پې پوهېږي، و یعلم د الله پوهېږي ما فی السماوات، په هغه څه چې اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکو کې دي. والله على كل شيء قدير، الله په هر شي قدرت والا دی. یوم تجد كل نفس، د آیت کریمه کې مفسرینو حضراتو ډېر مخکې وروسته واله پوره مسلې پکې بعضې دومره لږ پیچیده مې، خو مفسرین پکې دومره خبرې وکړي چې هغه د پیچیده والي نه ښه پیچیده والي ته ورسوي. نو مختصر دوه ترجمې کوو. یوه دا ده چې دا دوه جملې کې او داسې وایي یوم تجد، هغه ورځ چې بیا موزي کل نفس، هر نفس، ما عملت، هغه چې د عمل کړی، من خیر، او دا رستنی ما عملت دا په دې مخکینی عملت باندې عطب دی. نو تجد کل نفس ما عملت من خیر، هغه چې د عمل کړی خیر، و ما عملت من سوء، هغه چې د عمل کړی بد، محضر، منصوب بنا بر حالیت، دا په دې حال کې چې حاضر وي. کدی انسان ښه عمل کړی دی او که بد عمل کړی، دا تمام به حاضر شي. دا رستنی ما عملت من سوء په مخکینی ما عملت باندې عطب دی. نو هر انسان بیا موزي هغه چې دا عمل کړی، که خیر دی او که دا عمل د شر دی، محضر، دواړو سره لګي، دا به حاضر وي په دې حال کې، نیک دی او که بد دی غونډ به حاضر شي. نو دا یوه جمله پوره شوله. اوس دا بله جمله ځان له شروع کیږي. تود لو ان بینها و بینه، تود خوښي به دغه نفس، لو ان بینها ما بین د دې نفس کې، و بینه ما بین د دې عمل کې، امدن بعیده، مسافه به لري. دا بیا ځان له. او دویم ترکیب دا دی چې دا محضر باندې یوه جمله پوره شي، وما عملت د دې نه بعد بله جمله شي. یوم هغه ورځ تجدو چې بیا موزي کل نفس، هر نفس، ما عملت، هغه چې د عمل کړی، من خیر، خیر، محضر، حاضر، څومره د خیر عمل دی دا به حاضر مخې ته ویني. نو دا هغه دی چې کامل مؤمن دی. د کامل مؤمن ته الله ارسه مخې ته راوړي. او ته وګوره، ایا هغه مؤمن چې هغه نیکي ام کړې ده او بدي ام کړې ده، نو دا کومه چې نیکي کړې دا به مخامخ حاضر شي، او چې کومه بدي ده هغه له مخې ته نه حاضروي. بدی ولا نه حاضر، دا نیکی ولا مخې ته حاضر کړه، محضر. اوس مخکینه که بالفرض د دې نه کامل مؤمن واخلي، د کامل مؤمن خو تمام نیکی مخې ته راله، محضر. د دې په مقابل کې کافر دی. وما عملت، هغه چې عمل کوي دا کافر، من سوء، بد، تود، دی به خوښي، لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، ابدا تمنا کوي. او که دې مخکینی کې مراد هغه مسلمان والی چې خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، نو بیا تجد کل نفس، هر نفس به بیا موزي ما عملت من خیر محضره، د خپل نیکی مخې ته حاضر اینی. او چې د دې مسلمان چې کومه بدي ده هغه ته الله نه حاضري، خو پړه کې خدای سوچ کوي، الله ورته دا دې مونځ کړی، دا دې روژه ده، نو دی پړه کې سره سوچ کوي چې ما خو داسې بل کارم کړی، خو الله ورته هغه نه حاضري. نور پړه کې خو دی حاضري، د هغه نه نور پړه کې شتي، خو ښکاره ورته نه کړه. نو هر کله چې دته مخکاره نشوله او کافر چې کوم دی هغه نو دا دواړه بیا داسې دي چې وما عملت من سوء، هغه چې د عمل کړی بد، یا یې پړه کې ورته حاضره کړه، یا په ښکاره باندې چې کوم کافر دی، نو تود دغه نفس خوښوي، لو ان بینها، چې ما بین د دې نفس کې، و بینه ما بین د هغه د دې بد عمل کې، امدن بعیده، مسافه وی لرې، یره چې د عمل خو ما د سر لیدلی نه.
ويحذركم الله يري الله تاسو له نفسه د خپل ځان نه والله الله پاک رؤوف مهربان دی بالعباد په خپلو بندګانو قل ورته وای ان کنتم که تاسو تحبون الله تاسو محبت ساتئ د الله سره فتبعوني زما تابعداري وکئ يحببكم الله الله بس تاسو سره محبت وساتي یو اطاعت وي او یو اتباع وي اطاعت دا راځي په اقوالو کې اتباع راځي په افعالو کې نو دلته اتباع ټکي ذکر کوي معنا افعال بس تاسو هغه تابع چې کوم د پیغمبر دی او الله پاک اسانتیا دا ذکر کوي کډاره کې مونږ ته ویلي وي چې زما اتباع کوئ دا براته ګرانه وه چې الله پاک یو پاک ذات دی چرته منګ او چرته د الله اتباع نو الله پاک پیغمبر مخې ته کېښو چې ستاسو په شان یو انسان دی د هغه اتباع وکړئ فتبعوني نو يحببكم الله الله بس تاسو سره محبت وکړي ويغفر لكم بخنه به وکړي تاسو ته ذنوبکم ستاسو د ګناهونو والله غفور رحیم الله بخونکی مهربان دی قل ورته وایي اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله والرسول او د پیغمبر علیه السلام فإن تولوا پس که دوی وګرځېدل فإن الله بېشک الله پاک لا يحب الکافرین نه خوښوي کافران ان الله اصطفى آدم تر دې پورې تمهیدات او په دې کې د الله صفتونه ذکر کېدل د انبیاو د نبوت مسله ذکر کېدله ضمن کې عیسی علیه السلام چلیدو چې د الله پیغمبر دی په دې کې د الوهیت صفتونه نشته اوس د عیسایانو په عقیده باندې صریحا تردید د پر غونډه واقعه ذکر کوي ټول واقعي ته وګوره چې عیسی علیه السلام څنګه پیدا شوی دی د عیسی علیه السلام نیا څه کړي بیا یې مور څه کړي بیا عیسی څنګه رالی نو چې دا دومره اطوار په هغه تیر شوي دی څنګه خدای شي دا دومره احوال په ده تیر شوي څنګه د الله زوی شي نو تفصیل ذکر کوي نو اذ قالت امرأة کله چې وی ښځې د عمران دا چې کوم دی عمران دا د مریم پلار دی او د ښځې نوم یې دی حنه بنت فاقوز نو حنه بنت فاقوز وی رب ای زما رب انی نظرت لک بشک ما منخت کړی ستا دپاره ما فی بطنی هغه چې زما په خېټه کې دی محررا آزاد وتقبل مني دا قبول که زمانه د تمه امید پیدا شو وی الله دا کم چې زما امید دا مې ستا دپاره منلی دا به صرف ستا د دین خدمت کوي نو په پخواني دینونو کې منخته د بچي دا ټیک وه منخته د بچي دا ټیک وه چې دا بچی مې منلی دی زمونږ دین دا دی چې لا نظر فیما لا یملک ابن آدم لا نظر فیما لا یملک ابن آدم چې کوم ځای کې ستا ملکیت نه هلته منختې صحیح نه دي یو سړی خپل بچی منخته کوي چې ما دا بچی منلی الالوم بی دا ستا بچی دی خو ستا څه ملکیت خو نه دی ما د بچی منخته کړې زه به دا بچی اندو کومه نو ستا چې کوم دی بچی دی خو ستا څه ملکیت خو نه دی چې تی اندو کې نه دی کې ملکیت نشته دلته منختې ټیک نه دي هغوی په دین کې منختې دا د بچو داوي خو بیا هم دا صالحه ښځه ده دا بچی منلی الله ستا دپاره چې دی به د جومات خدمت کوي دی به د مدرسې خدمت کوي بس د ده غونډه زندگی به علم وي ما علم ته بخلی دی فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها کله چې د اوزېږو څه وخت پس ماشومه پیدا شوه نو قالت دی وی رب ای زما ربه نو قالت دې ته ویلی شي کلام تحسري خپه شوله ما خو چې زما به زوی پیدا شي ډېر خدمات به کوي نه خو جینۍ شوله نو خپه شوه نو افسوس د وجې نه وی رب ای زما ربه انی وضعتها بېشکه ما اوزېږوله انسا جینۍ والله اعلم دې ته ادخال الهي وي الله فرمایي ما ته پته ده والله اعلم الله پوهیږي بما وضعت هغه چې دې زېږولې وليس الذکر کالانثی د الذکر او الانثی کې الف لام جنسي ویلی شي او الف لام پکې عهدي ویلی شي که دا چې کوم دی جنسي وویلی شي نو هم ټیک ده ولیس الذکر نه دی چې کوم دی جنسي هلکه کالانثی په شان د جنسي جینۍ نو بیا دا د مخکې حسرت سره لګي دغه ښځه وایي چې الله ما خو د زوی سوال کوم هغه جینۍ پیدا شوله مزید افسوس کوي چې هلک کوم ځای کې د جینۍ سره برابریږي هلک بهر ګرځېدی شي جینۍ خو بهر نشي ګرځېدلی هلک محفل کې دعوتونه ورکوی شي جینۍ خو دعوت نشي ورکولی هلک چې کوم د فاسقان فاجران بېدینو ته تلی شي جینۍ خو داسې نشي کولی هلک توره چلوی شي جینۍ خو داسې نشي کولی نو دا افسوس کوي الله ماله خو د جینۍ راکړه او ولیس ذکر نه دی جنس هلک کالانثی په شان د جنسي جینۍ هلک مرتبه خامخه اوچتی دویمه دا ده چې لام دپاره د عهد ووایي دواړو کې
او چې لم د پاره د عهد شي نو بیا دلته تحسر نه دی. نو بیا الله فرمایي ولیس الذکر معهود، الک چې تا غوښتی و نه دی هغه الک چې تا غوښتی کل انسان په شان د دې معهودي جینې. نو بیا فرق ته اشاره ده. الله فرمایي تا هم یو سوال کړی چې مال الک راکې او ما هم دله یو بچی درکړې ده، تا چې کوم الک غوښتی او ستا به یو سوچ و زما الک به داسې وي داسې وي، دا کومه جینۍ چې ما درکړې دا د هغه الک نه په څو چنده اوچته ده، د الله انتخاب کړی د بچی. نو لیس الذکر نه د الک چې تا غوښتی او کل انسان په شان د دې جینۍ، دا جینۍ خو ډېره اوچته ښځه ده. نو به هر کب جینۍ پیدا شوله، مور ولګېد هغه ته نوم کېښود، و انی سمیتها بېشکه ما نوم کېښودې لره مریم. مریم یو معنی کوي شي خادمه، مریم معنی کوي شي عابده. و انی اعیذها بېشکه زه پناه غواړم دغه جینۍ بېکه په تا باندې و ذریتها او د هغې د اولاد من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه. نو چې دا پناه یې وغوښتله، هر ماشوم چې پیدا شي نو شیطان کوشش کوي چې په دې باندې خپل زهر وچلی، نو هغه چلیږي نه په څه پوهېږي نو شیطان پې سکونډاره ولګوي، سکونډاره پې ولګوي نو دا ماشوم چغې کي. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام نیا چونکې د مور او دې دپاره پناه وغوښتله نو پیدایش سره شیطان د ده خواته نه شو راتللی. نو الله پاک دا مور د دې مریم او دا بچی عیسی علیه السلام د دې نه محفوظ کړه. مفسرین داسې عجیبه غوندې خلک یي که نه، په چا یو رنګ غالبي په چا بل رنګ غالبي. قاضي ثناء الله صاحب باندې حب آل رسول ډېر غلبه کوي، حب آل رسول کې په د ډېره غلبه ده. نه د ډېرې غلبې د وجې نه چې کم دی، ځکه په یو مسله کې دی ډېر سخت هم دی، کم چې د یزید مسله ده نو په دې کې ډېر سخت چلیدلی دی. وجه دا ده چې د محبت د آل رسول سره ډېر زیات رنګ دی په دې باندې. دا چې کله د واقع چلیږي که نه، یو طرف ته که د عیسی علیه السلام د هغه د مور شان ذکر کړي، د هغه محبت د آل رسول سره په داسې انداز دی چې دوی خو سره برغ د فاطمې او د حسنینو چې کوم دی فضایل چلی، بس د هغه محبت داسې دی که نه. نو دلته حنې سوال وکړو الله زما دا بچی مریم د هغې بچی عیسی د شیطان د وسوسو نه محفوظ کړي. الله له سوال قبول کې محفوظ. وایي د حضرت فاطمې چې واده کېده او رخصتي کېده نو پیغمبر دعا کړې وه الله چې کوم د فاطمه محفوظ کړي، بچی محفوظ کړي. نو ستا څه خیال دی چې ولې حسنین محفوظ نه دي؟ یعنې داسې برغ ورسره چلوي ښه. نو بهر کیف الله دی محفوظ کړو. فتقبلها پس قبول کړه دغه جینۍ ربها رب د دې بقبول حسن په قبلولو ښایسته سره، وانبتها او دی لویه کړه نباتا حسنه په لویولو ښو سره. دا چې کوم دی ډېر زر زر به غټېدله نو په ورځ کې به الله دا دومره غټوله لکه د هفته کې لکه د میاشت. وکفلها پرورش وکړه دې زکریا علیه السلام. لږ تفصیل مخکې را روان دی. دا ماشومه پیدا شوله، مور صفیي وکړه، څو ورځو ماشومه ده، روڼي کې وتړلی شوله. د هغه زمانې غټ جامع مسجد، غټه مدرسه هغه بیت المقدس و. مور ابې دا ماشومه واغسته لاړه بیت المقدس ته، او د بیت المقدس امام حضرت زکریا علیه السلام د الله پیغمبر دی، دا د جماعت امام هم دی، د مدرسې محتمیم هم دی، ورسره علما شاګردان یې ورسره دي. محتمیم صاحب جماعت پیش امام صاحب ما دا ماشومه د مدرسې دپاره منلې وه، دا منښته مې راوړه در ویې ماشوم یې راوړه. مدرسه کې ورسره علما دي، یاره چې یو سړی اوس دلته چې کوم دی سیزړی مولي صاحب ما دا دیګ منلې او تاسو له مې راوړه، نو تاسو خو ما له دیګ نه راکوئ، یاره خو ته مولي صاحب نو دیګ باندې څه کوې، خو ما له راکه زه وړم که نه. نو دا مولیانو سره یو یې زه وړم بل یې زه وړم، داسې په دې ماشومه باندې منښته ده. زکریا علیه السلام تی بوزي خو زه ولې نه بوزم. کم چې د هغه شاګردان مولیانو هغه یې ورسره اختلاف وکړو. وجه دا وه چې دوی پیژندله چې دا بچی د یو پاک کور ښځه ده، دا ډېر پاک کور دی چې کوم دی، دا ماشومه ډېره برکتي ماشومه ده. اختلاف پیدا شو، نه مخکې ذکر کېږي الله وله فیصله وکړه، پیغمبر موجود دی، ورشي هغلته چې کوم دی دی نهر ته. نو هغه وخت کې خو پرېس شتې نه، عالم ناست دی چې کوم دی زکریا علیه السلام د الله احکام بیانوي، دا علما د هغې نه لیکي، دا قلمونه راوالی او د نهر ته واچوئ. دوه طریقې راغلي، که د چا قلم اوبو یوړو دی پړ شو، د چا قلم په ځای ودرېدو بس دی چې کوم دی وګټله. دویمه طریقه، دا قلمونه به د اوبو کې واچوئ، چې د چا اوبو یوړل دا پړه، چې د چا قلم په بره روان شو ده وګټله. جدی رال چې کوم دی او قلمونه واچول، د الله پیغمبر دی زکریا علیه السلام، خو د نورو سره قانون په غونډو برابر چلیږي. د زکریا علیه السلام قلم مخکې روان شو، د نور هغه وروسته ماشومه دې ته حواله شو. جو د ماشوم
حکمت پکې اومده یو طرف ته دا د الله پیغمبر دی دویمه دا ده چې د ماشومې ترور د زکریا علیه السلام په نکاح کې ده نو قانون دی یا بچی د مور سره یا د ترور سره اسلامی احکام دادي کم ماشوم چې داسې پاتې شي او مور یې مړه شي د مور تربیت چې کیږي د دې بچی تربیت چې کیږي د مور خاندان به کوي د پلار د خاندان نه مور خاندان په تربیت کې مخکې دی کما مور مړه شي ماشومه بچی پاتې شي د دې بچی تربیت به د پلار مور به کوي که د مور به کوي د مور به کوي همداسې دا خاندان مخکې دی په دې تربیت کې اگر چې دا بچی د پلار خاندان ده خو تربیت چې وي نو هلته د مور خاندان پکې مخکې نو هلته د مور خاندان موجود دی د مور خورې موجود ده نو ځکه الله هلته انتخاب وکړو همداسې چې کله پیغمبر علیه السلام عمرة القضا کې مکی مکرمې نه واپس شو د حضرت حمزه لور هغې د ځان سره ماشومه روانه کړه لار کې اختلاف پیدا شو نبی علیه السلام علي صاحب ته ویل زه بوځ هلته مدینه کې بیا ګورو مدینې ته چې ورسېدل بیا اختلاف پیدا شو علي صاحب دا به زما سره وي ځکه چې دا پیغمبر لور زما په کور کې ده او دی د تره لور ده دا به د فاطمې سره وي زید ابن حارثه صاحب نه چې دا به زه بوځم ځکه چې حمزه صاحب زما رور زما سره ورولي وه دا زما ورېره ده زه به یې بوځم جعفر صاحب نه زه به یې بوځم د دې ماشومې ترور زما په نکاح کې ده دلته د مور خور ده درې واړو دعوه وکړه پیغمبر علیه السلام جعفر ته ورکړه دا بوځه د مور خور تا سره دی خورزه ده هغه لی ورکړه خپلې لور لی ورنکړه چې کوم دی خو د هغه چونکې د مور خور هلته وه نو بهر کې دا فیصله وه چې دلته د دې ماشومې ترور د زکریا علیه السلام په نکاح کې ده نو وکفلها زکریا چې لږه شانې غټه شوله نو بیا بره لویه کمره جوړه کړه هلته به ناسته وه عبادت به کو کلما هر کله دخل علیها زکریا المحراب چې داخل به شو د هغې خواته زکریا علیه السلام المحراب هغه عبادت خانې زیته وجد عندها بیا موند هغه سره رزقا رزق یو خدا ده چې بې موسمه میوې به وي ورسره دا ده چې په دویم چت کې ده دروازه بنده ده نو دا خوراک د کم ځای نه رالی نو قال د بوته یا مریم ان لک هذا دا د کم ځای نه شول نو قالت هغې به وفرمیل هو من عند الله دا د الله د خوا نه دي د کرامت دی نو موږ دې نه موږ تعبیر کو په کرامت سره نو کرامت موږ منو هم کرامت واقع دی دا یوه بزرګه ماشومه ده په دویم چت دروازې بندې کړکۍ بندې او هغه ته الله هلته بې موسمه رزق ورکوي همدارنګې دلیل کې د سلیمان علیه السلام واقعه روانه ده وی فرمیل چې څوک به د بلقیس تخ راوړي قال الذي عنده علم من الكتاب دغه ولی هغه ځای نه چې کوم دی په خپل کرامت باندې تخ ځمکې لاندې او بیا دلته مخې ته راووتو نو کرامت د اولیاو عقایدو کې تاسو وایي حقون خو چې ولی وي اوس مې درته مسله ذکر کوله چې چونکې دا خو د دې خاندان بزرګي ذکر کیږي نو حضرت ثناء الله صاحب چې کوم دی په هغه باندې حب آل ډېر غالب دی نو چې دلته د مریم پته ولګېده چې مریم خو ډېره پاکه ښځه ده کرامت یې راغلی نو هغه پسې ډایرکټ ذکر کوي چې کوم دی وایي دا ثابت ده نبی کریم علیه الصلاة والسلام څه خوراک چې کوم دی هغه ولېږه فاطمة الزهرا خواته هغه ورته وایي چې تاسو راشئ یو ځای بخورو هغه خوراک چې کوم دی ښه ډېر شو ښه ډېر شو چې کوم دی نو نبی کریم علیه السلام تپوس وکړو فاطمې دا خوراک وی من عند الله دا الله د خوا نه دی دا د الله د خوا نه دی نبی کریم علیه السلام الله ستا دپاره حمد دی هغه امت کې که داسې ښځه وه چې هغه د وی من عند الله نو دلته دې داسې ښځه پیدا کړې چې هغه وی من عند الله د الله د خوا نه پکې دا شتې چې کوم د الله له رزق پسې واک نو هغه داسې سره برغ برغ چلوي ښه نو به هر کیف د الله د خوا نه د یرزق رزق ورکوي د الله من یشا چاله چې خوښه شي بغیر حساب هنالک دغه موقع باندې چې زکریا علیه السلام وکته چې یو ماشومه ده په بندو دروازو کې بې موسمه رزق ورکوي نو بوډا دی بوډاوالي کې خولاد نه الله قادر چې بې موسمه ماله بچی راکړي نو دم د الله نه وغوښتو الله ماله بچی راکړي هنالک په دې موقع باندې دعا زکریا دعا وکړه زکریا علیه السلام ربه د خپل رب نه قال وی فرمیل ربي هب لي ای الله ما ته وبخې من لدنک د خپل طرف نه ذریة طیبة اولاد پاک بچی راکړي او پاک بچی راکړي انک سمیع الدعا بېشکه ته قبلونکی د دعای فنادته الملائکة آواز وکړه د فرشتو مراد نه یوه فرشته ده جبریل
وهو قائم دی ولاړ یصلي چې مونځ کو فی المحراب په خپل عبادت خانه کې. اوس چې د مونځ کو فرشته راله اواز یې ورته وکړو خبرې ورسره وکړې دا مونځ نه پاسېدېږي نه جي نه پاسېدېږي ځکه دا فرشته ده د الله خبرې دي. مونږ چې په دې مانځه کې وایو الف لام میم ذلک الکتاب د الله خبرې وایو نو چې فرشتې کوم پیغام راوړو هغه دقه شانتې د الله خطاب دی. ان الله بشک الله پاک یبشرک تعالی زیری درکوي بیحیی په یحیی علیه السلام. الله به تعالی بچی درکوي نوم به د هغې یحیی. دته به یحیی ولې وایي یا په دې بنیاد باندې چې کوم دی یحیی الرحم ستا کور والا بوډۍ شوې ده د هغې رحم مړ دی الله به هغه مړ رحم په دې باندې جمدی کی جوان به کی چې هغه بچی ورکي. یا یحیی یحیی الدین په دې به الله پاک دین جمدی کوي. یا یحیی القلوب د خلکو مړه زړونه به دې جمدي کوي. مصدقه تصدیق کوونکی به به کلمت من الله په کلمې څه د الله د خوا نه مراد د کلمې نه عیسی علیه السلام دی. الله به تعالی بچی درکوي او دی به تصدیق د عیسی علیه السلام هم کوي. وسیدا دی به سرداري و حصور او دی به بنوي دی صفتونه دي. تصدیق د عیسی علیه السلام کوي دی به سردار وي په قوم کې او صفت به دی چې حصوره دی به بني د ښځو نه خوځه واده به نه کوي. انبیا علیهم السلام ودونه کړي چند انبیا داسې دي چې الله مستثنا کړي یو په دې کې یحیی علیه السلام دی. دې ته وایي حصور. دی به بن وي د بیبیانو نه. د بندېدلو مقصد دا نه دی چې ګینې دی به سعینین وي او د اندام به ګینې کار نه کوي. نه الله انبیا معیوب نه پیدا کوي. الله چې انبیا پیدا کوي انبیا تمام مکمل ټیک ټاک وي په ده کې هیڅ عیب نه وي. وجه دا ده چې په انسان کې لږ عیب وي که نه بل ته لږ کمزور سپک ښکاري. که بالفرض سترګې کاڼی نو هر سړی په دې عیب پوهېږي چې سترګې کاڼی د ښایسته نه ښکاري. داسې بل وي او پیغمبر ته معمولي سپک کتل ایمان نه وتل دي. نو ځکه الله پاک انبیا مکمل انسانان پیدا کوي. نو دا چې حصور دی دا مقصد نه دی چې ګینې دا بدن به کار نه کوي. بدن به ټیک ټاک کار کوي خو لیکن دی به د خپلو خواهشاتو داسې کنټرولي چې د په زندګۍ کې به چېرته د اندام اوچتېدل نه وي. د هغه ټول ژوند به داسې لکه اوس مولیان طالبانو تاسو ناسې ساره دې وخته پورې درس کې دې وخت کې څوک ځان ته متوجي چې د چا اندام ته خیال وي نه. هر انسان چې څنګه مثال ته په دې وخت کې څنګه دقسې د هغه تمام ژوند داسې و. نور دانه چې ګینې ستاسو مردانه طاقت نشته یا ګینې کمزوري هر څه ټیک ټاک دي. خو دا وخت دا چې په جومات کې ناستې قرآن ته ناستې الله ته توجه نو خواهشان ته دې څیزونو ته چا فکر نه وي. نو چې فکر نه وي اندام بالکل چې کوم د انسان ته ناخبري. د عیسی د یحیی علیه السلام تمام ژوند دقسې و. نو په دې بنیاد حصور دا نه چې ګینې اندام کې طاقت نشته یا ګینې بدني طاقت کمزورې ده نه دا نه ده حصوره دی به بن وي. ونبیا دا به پیغمبري من الصالحین د اعلی صالحانو نه. قال او فرمیل زکریا علیه السلام رب ای زما رب انا یکون لی غلام څنګه بشي زما دپاره بچی. مخکې سوال وکړو اوس چې سوال کې انا معنا د کیفه معنا دا ده چې یاره زه به واپس ځوانېږم ښځه به مې ځوانېږي بیا بچی راکې کوم داسې بوډاوالي کې بیا راکې. وقد بلغنی الکبر حال دا چې رسېدلی ما ته بوډاوالی. نو یو قول دا دی چې دا 99 سال کې دی او دویم قول دا دی چې 120 سال کې دی. وامرأتي عاقره او ښځه زما شنډه ده. یو قول دا دی چې دا د 98 سال عمر ده. نو په دې عمر کې عموما د بچو قابلیت نه وي. نو قال الله تو فرمیل کذالک دا خبر د مبتدا دی الامر کذالک خبر هم دقه ده. یو ته خبر رو باسه. قال الله تو فرمیل کذالک انت ته به هم دقسې بوډای ځوانوم دی نه. الله یفعل الله کوي ما یشاء هغه چې د الله خوښه شي په همدې عمر کې زنانه ته بچی به در کوم. نو قال او فرمیل د رب ای زما رب اجعل لی آیه وګرځې ما دپاره نشانه چې زه پوهېږم چې زما کور والا تمه پیدا شوه نو انسان باندې چې څومره نعمتونه سیوا کېږي د انبیاو شان دی چې هغه په شکر کې سیواوالی کوي. زه به ستا عبادت ته زور لګوم. نو قال الله تو فرمیل آیتک ستا نشانه به دی الله تکلم الناس ته به خبر نه کې د خلکو سره الا 3 ایام 3 ورځې الا رمزا مگر په اشارې سره. واذکر ربک کثیرا یا د وخت خپل رب ډېر وسبح تسبیح وایه بالعشي بېګا وخت ولابکار او سبا وخت. واذ قالت دې منځ کې د زکریا علیه السلام واقعه اسې پکې ضمني راله واپس بیا خپل اصل مقصود د حضرت مریم واقعه وه. ماشومه پیدا شوله صاحب کرامت وګرځېدله پیغله شوله. کله چې وی پرشتو یا مریم ان الله استفاک بېشک الله ته غوره کړی وطهرک ته یې پاکه کړې واستفاک ته یې غوره کړې علی نساء العالمین
څنګه چې د آلته انی فضلتکم علی العالمین دلته هم اقا شانتې ویلی شي. دو چې کم دی تاویله به وکړي ان الله اصطفاکې الله ته غوره کړي په استفای جزیه سره. بعضې جزیات الله دله ورکړي دي نو هغه جزیاتو باندې بیا دا غوره ده علی نساء العالمین. بې خاونده بچی الله ورکړی دی، داسې بله ښځه کمه ده. او که داسې ووایي کلی اصطفا کې الله ته غوره کړي په ټولو باندې، نو بیا عالمین کې به تخصیص وکړي علی نساء العالمین د خپلې زمانې. هغه زمانه کې د ټولو نه غوره دا وه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمیلي کمول من الرجال، ډېر سړي کاملان راغلي دي، 1,40,000 کم بیش خو انبیا دي، د هغوی ملګري دي، سړو کې کاملان ډېر زیات دي. په ښځو کې کاملې ښځې کمې دي، وایي ستا دپاره 4 ښځې داسې دي چې دا کاملې ښځې دي. مریم بنت عمران دا چې کم دلته ذکر کیږي، او دارنګې آسیه بنت مزاحم د فرعون ښځه ده، خدیجه بنت مخویلد د پیغمبر لومبنۍ بیبي، فاطمه بنت محمد د پیغمبر علیه صلات وسلام کشرې لور، دا چې کم دی کاملې ښځې ده. بیا فرمایي د حضرت عایشې فضیلت هغه داسې دی لکه څنګه چې د ماتې ډوډۍ فضیلت دی په عام خوراک باندې. اوس دا 4 ښځې خو کامل دي، په دې کې بهتره څوک ده؟ نو دا هر یو خپل شان دی، نو خپلې زمانې باندې حمل کا. مثال په طور دا چې کم دی د دې نه وړاندې تېره شوې ده آسیه بنت مزاحم د فرعون ښځه، هغه زمانه کې هغه کامله ښځه وه. دا د اسرائیل لومبنۍ مسلې دي، او زکریا علیه السلام دا خو د اسرائیل وروستنۍ قیسې دي. نو فاطمه د مریم چې کوم دی د هغې نه وروستو راغلې، په دې زمانه کې بیا دا بهتر ده. او د خدیجې په زمانه کې خدیجه بهتره ښځه وه، وروسته فاطمه راله، بیا هغه بهتره ښځه وه. ذالک دا یا مریم ای مریم اقنوتی عاجزی کولی ربک خپل رب د پاره وسجودي سجدې کوه، ورکعی رکوع کوه مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه. بعضې دا فرمایي چې سجده مخکې د رکوع وروسته وه، نو د هغې ګینې سجده مخکې وه، نه جي سجده مخکې نه وه، دا اوه راغلی اوه د پاره د مطلقې جمعیت وي، اوه کې ترتیبونه نه وي، دا دواړه کارونه چې رکوع هم کوه او سجدې هم کوه. ذالک دا من انباء الغیب د واقعاتو د غیبونه دي، نوحیه الیک موږ وحي کوو تا ته، وما کنت ته نه وې لدیهم د دوی سره اذ یلقون کله چې دوی غورځول اقلامهم خپل قلمونه په نهر کې واچول، ایهم کم یو د یکفل مریم چې پرورش وکړي د مریم. اوس د تفصیل وې وما کنت نه وې ته لدیهم د دوی سره وما كنت لديهم اذ يختصمون کله چې دوی خصومت کو په کفالت د مریم کې، یو ویزې کفالت کوم بل ویزه. اذ قالت الملائکة کله چې وې فرشتو یا مریم ای مریم ان الله بېشک الله پاک یبشرو کې تعالی زیری درکوي بکلمات منه په کلمې سره د الله د طرف نه. دته کلمه ویلی شي ځکه دا پیدا دی په کلمه د کن باندې. اشکال دا دی چې دا غوڼ مخلوق پیدا دی په کلمه د کن، نه بیا یوازې د عیسی علیه السلام تخصیص د کم ځای نه رالی. نه جواب دا دی چې دا نور په کلمه د کن یي، خو د هغې سره سنه سماده ام وي. تی پیدا کړی په کلمه د کن، خو د پلار او د مور د بدن حصه پکې وه. داسې بل مخلوق پیدا کوي سماده ولهیي، نو بیا کلمه د کن وي. او عیسی علیه السلام چې پیدا دی خالص په کلمه د کن دی، دې کې ماده ورسره نشته بله، نو چې نشته نو ځکه دې ته کلمه وایي بکلمت منه. اسمه نوم د هغه به المسیح مسیح وي. مسیح د عیسی علیه السلام لقب ام دی، او مسیح د دجال لقب ام دی. مسیح د دواړو لقب دی. نو مختصر داسې دی چې مسیح د فاعل وزن دی، او فاعل وزن کله په معنا د فاعل سره راځي او کله معنا د مفعول سره راځي. که دا په معنا د فاعل سره ووایي نو بیا د عیسی علیه السلام لقب دی. اسمه المسیح معنا الماسح دی، مسه کوونکی دی، د لوڼو سترګې باندې لاس راکاږي جو ټیک شي. او د دجال لقب چې وایي نو بیا به د مسیح معنا د مفعول سره وایي. مسیح ممسوح، دجال د یوه سترګه دا ممسوح ده، ورنه دواړو ته مسیح ویلی شي. بیا دا مسیح د صاح یسیح نه راوتی دی، معنا ګرځېدلو ته وایي صاح یسیح. عیسی علیه السلام دقسې ګرځېدو، د هغه څه کور پټی نه و. او دجال چې راوځي اب هم دا غونډه دنیا لټوي، 40 ورځې زندګي ده، په دې 40 ورځې کې به دا غونډه دنیا کې دی ګرځي، چند ځایونه ترې مستثنا دي. نو ځکه هغه ته هم سیاحت د ګرځي به.
عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام چې زوی د مریم دی وجیها دی غوره فی الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې من المقربین د مقرب بندګانو نه وي ویکلم الناس دی به خبرې کوي د خلکو سره فی المهد په زانګو کې وکهله او په بوډاوالي کې ومن الصالحین دی به د اعلی صالحانو نه یکلم الناس دی به د خلکو سره خبرې کوي فی المهد په زانګو کې وکهله بوډاوالي کې ماشوم چې پیدا شي نو اوله کې د مور په خېټه کې هغه ته جنین وي چې پیدا شي نو بیا ورته ولید وي د مور سینه چې واخلي بیا ورته رضیع وي بیا چې د مور د پیو نه کټ شي بیا ورته فتیم وي چې لږ قدم ولي بیا ورته صبي وي بیا چې لږ شانتې غټ شي بیا ورته مراهق وي ځوانۍ ته ورسېده نو بالغ ورته وي قوت ته ورسېده نو شاب ورته وي 30 کال ته ورسېږي نو کهول ورته وي 40 ته ورسېږي نو شیخ ورته وي او چې کله عمر ښه ورسېږي انتها ته نو بیا ورته فني ورته وي اوس فني شو ختم او بیا د فني نه اخوا بیا د فني شي بیا د پن شي نو دا عمر سره دا نمونه اوړي ښه جي نو 30 سال ته چې ورسېږي دې ته کهول ورته وي عیسی علیه السلام ته مشهور قولدار چې په 30 کال عمر کې الله نبوت ورکړی دی 3 کاله د نبوت زندگی تیره شوې ده 33 سال عمر کې الله اوچت کړی دی د دنیا نه تللی دی لہذا دی به خبرې کوي په ماشوموالي کې او په کهولت کې اشکال دا پیدا کیږي چې د په تاسو کې د 13 کالو څونه ځوانان یو تاسو خبر نه کوئ دا خو تاسو هم کوئ نو بیا دغه خصوصیت څه شی شو زه ټیک د ماشوموالي کې خو څه خبره شوه چې ویې کړئ خو په دې عمر رسیدوالي کې هر سړی خبرې کوي نه دی کې 2 حکمت دي یو دا ده چې ماشوموالي کې خبرې کوي دی به کهولت کې کوي نو معنی الله بچی درکوي داسې بچی چې مري به نه دی به بوډاوالي ته رسیږي ښه دا به بوډاوالي ته رسي چې کوم د عمر به الله ورکوي نو چې ورسېږي بیا به خبرې کوي دویمه دا ده چې زمونږ عام خلک داسې وي چې عمر بوډا شي نو بیا هغه شانې دماغ کار نه کوي هغه خبرې ګډې وډې کوي نو موږ ورته په عربۍ کې خرافه ورته وایي د خبرو سرخ پې معلومې نه به چې سی ووینو نو عام خلک دماغ هغه شانې کار نه کوي خرافه شي نو الله دا ذکر کوي چې عیسی علیه السلام ابه داسې نه کېږي ابه د بوډاوالي کې اقصې خبرې کوي چې څنګه د ځوانۍ دي ټیک ټاک خبرې به کوي نو کم چې مثال په طور انبیا دي تمام دغه خصوصیت چې د هغوی دماغ نه خرابېږي د مجاهد رحمه الله قول دی چې کم سړی د قرآن سره مینه کوي نو که الله څومره عمر ورکړي خو دې نه به خرافه نه جوړېږي دنه به دغسې نه جوړېږي چې دی بوډا شو دی د ګډې وډې وایي که څومره عمر یې دی خو دماغ به ټیکي دی به صحیح خبره کوي خو چې د قرآن سره محبت او مینه کړې وي قرآن یې ویلی دا به د مجاهد صاحب وینا ده نو دی به خبرې کوي فی المهد وکهلا قالت دی او فرمیل رب ای زما رب انا یکون لی ولد څنګه بشي زما دپاره بچی ولم یمسسني بشر نه دی مسه کړی ما دپاره انسان د زنانه چې بچی پیدا کیږي نو 2 لارې وي یا نکاح وي یا د ښځه بد عملی دلته یو نه پې کېږي ولم یمسسني بشر معنا بنکاح زما خو چا سره نکاح نه ده شوې او بل 14مه پاره باندې راځي ولم اکو بغیا دویم هلته نه پې کېږي زه خو بد عمل هم نیمه نو قال الله تو فرمیل کذالک د قرنګ کذالک انت تبداسی الله یخلق الله پیدا کوي ما یشاء چې خوښ شي اذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي یو کار فانما یقول له بشک تو فرمی کون موجود شفا یکون پس موجود وي ويعلمه الكتاب خیب الله غته کتاب کتاب ورخی چې کم دی بغیر د تعلیم نه څوک به استاذ به نه خد انبیاء استاذ د الله نو الله بدل تعلیم ورکي علم ظاهری والحکمت الله به ورکی د علم حکمت علم باطینی ظاهری علم به هم الله ورکی باطینی به ورکی والتورات والانجیل دا بوله ورکی دویم ويعلمه الكتاب خیب الله د تلیکل عیسی علیه السلام د خیسته لیکلو خاوند خوش نویسو يعلمه الكتاب لیکل به ورته ورخی والحکمت والتورات او مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله هغه معنا کوي د کتاب په قرآن سره ويعلمه الكتاب خیبت الله قرآن چې د دنیا ته واپس راشي چې کوم دی بیا به قرآن عالمي بیا به خلکو ته د قرآن بیانوي نو د قرآن علم به وله ورکوي والحکمت د احادیثو علم به وله ورکوي والتورات والانجیل تورات او انجیل به وله ورکوي د هغې عالم دی چې بیا دنیا ته راشي بیا به د قرآن تعلیم وسره ورسولا دا به پیغمبر الی بني اسرائیل ته
نو پته ولګېده دا تخصیص د هغه زمانې سره دا صرف د بني اسرائیلو پیغمبر دی. انی قد جئتکم بېشکه ما راتله کړي تاسو ته بآیتن په نشانې سره من ربکم طرفه د رب ستاسو نه هغه نشانات انی اخلق لکم زه به جوړم تاسو دپاره من الطین د خټې نه که هیئت طیر په شان د شکل د مارغه. مرغه نه مراد دا ماښام خاپیرکی دی نو خټه به یې داسې جوړه کړه په هغې خاپیرکي شکل پوکی پکې وکړو خاپیرکی به والوته. دا به ولې جوړو ځکه ویلی شي چې دا خاپیرکی دی که نه دا په دې مرغو کې تام الخلقت سیز دی. بله مرغۍ داسې نشته چې څنګه دا پوره خلقت والا دی. وجه دا ده چې دا داسې مرغۍ ده چې د سینې ام دي د کونترې او د کارغه او د بل خو سینې نشته. دا داسې مرغۍ ده چې دې ماهواره ام راځي او د کونترې او د چرچڼو خو ماهوارې نه راځي. دا تام الخلقت سیز دی نو ځکه به داسې مرغۍ چې کوم دی برابر کړه. بیا مفسرین ذکر کوي چې دا به پوکې پکې وکړو چې څو پورې خلکو کتل دا به داسې روانو چې د خلکو د نظر نه به غیب شي به خاوره شو پرې به وتله. دا نه چې ګینې بیا به جمدی ګرځېدو. وجه دا ده چې دنیا کې دا څومره څه څیزونه دا صرف د الله مخلوق دی. هغې ته بیا الله ژوند نه ورکو چې ګینې د بنده یو پیدا شوی څیز د الله د مخلوق سره یوځای شي. 20 پاره باندې هلته مضمون ذکر کیږي د الله چې کوم کارونه دي هغې سره بنده یوځای نه وي نه کوم چې دغه صورت برابرو دا به بیا واپس خټه پرېوتله. فانفخ فی فیکون طیرا باذن الله وابرئ الاکمه زه به جوړوم پیدایشي ړانده والابرص او برګ مرض والا. کم چې به ړوندو د خټې ګلولی به جوړه کړه په سترګه کې به یې کېښوده لاس به یې راښ کړو ټیک ټاک برګ مرض والا په هغه به یې لاس راښ کړو برګ یې به ختم شو. و احیي الموتا جمدي کوم به مړه. نو ویلی شي چې دا نشي ګینې روزانه د مړي راپورته کول. د 3 یا 4 کسان چې کم دی هغه راپورته کړي دي هغې خپلې قصې کړي دي. واحیي الموتا باذن الله د دې هر یو سره قید لګوي باذن الله دا د الله حکم دی. انبیا علیه السلام د الله د حکم تابع وي. ونبئکم زه به تاسو له خبر در کوم بما تاکلون هغه چې تاسو خورئ وما تدخرون تاسو ذخیره کوئ په بیوتکم په خپلو کورونو کې. تا په کور کې څه پخ کړي دي نو دا به تاسو دونو ډوډۍ پخ کړي دا مو ته وخوړلې دا مو پرېښي دي دال مو پخ کړي دي پلان کې سیز مو پخ کړی. ان فی ذلک بشک په دې کې لآیة نشانه ده لکم تاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان او مصدق زه تصدیق کوونکی یم لما د هغه کتابونو بین یدی چې زمانه مخکې من التورات ولأحل لکم زه حلالوم تاسو ته بعد الذي بعض هغه حرم علیکم چې حرام په تاسو. دا پیغمبر دی فرمی احل لکم قانون دی چې تحلیل او تحریم دا صرف د الله صفت دی. دا بنیادی محور او مضمون د سورة مائده دی. روسته سورة مائده را روانه ده. بنیادی مضمون د سورة مائده تحلیل او تحریم دی. دا صرف د الله صفت دی چې الله کم سیز ته وایي دا حلال هغه حلال چې کم سیز ته وایي حرام چې هغه حرام. البته د دې نه علاوه انبیاو ته هم نسبت کیږي مجتهد او عالم ته هم نسبت کیږي. خو دا نسبتونه په اعتبار د حقیقت نه دي چې ګنې دی محلل او محرم دی. محلل او محرم صرف الله دی. انبیاو ته چې نسبت کیږي په اعتبار د بیان سره نه دی چې وی احل لکم زه حلالوم تاسو دپاره منه بیان کوم د حلالو. الله ورته وایي نو دی بیان وکړي. الله ورته وایي نو دی بیان وکړي. دا په اعتبار د بیان سره نسبت پیغمبر ته کیږي. او مجتهد ته چې کوم دی نسبت کیږي په اعتبار د تبیین او د ظهور سره. یو مسله بل ته نه معلومه مجتهد چې کوم دی مسله ښکاره کي دې ته پلان کې امام حلال وي دې ته پلان کې امام حرام وي نو دا امام محلل او محرم نه دی د الله دی. خو هغه چې کوم دی قیاس کړی دی یا کوم ځای نه مسله راایستې ده هغه ظهور یې کړی دی. بطوري مثال قنفذ شکون دی. شکون ته چې کوم دی احناف او حنابله ته حرام وي. امام شافعي صاحب ته حرام نه وي. نو اوس تاسو وایي امام صاحب ته حلال وي ویل د امام صاحب څه خدای خو نه دی چې ورته حلال وي او امام شافعي صاحب څه خدای خو نه دی چې هغه ورته حرام وي. تحلیل تحریم خو الله کوي او نه دا پیغمبران دي چې داسې وایي. نو موږ چې وایو پلان کې امام ته حرام وي د چې کوم دی وضاحت د حرمت کړی دی نور محرم الله دی. پلان کې عالم چې ورته حلال وي وضاحت د حلې کړی دی نور حلالون کې الله دی د صرف وضاحت کړی دی. مثال مونږ وایو چې دا حرام دی ولی وایو امام صاحب وضاحت د حرمت کړی دی. ابو داود کې به وایي حدیث یو صاحب عبد الله ابن عمر صاحب مخې ته خبره کوي چې کنه ما د پیغمبر نه اوریدلی فرمایلی دی چې قنفذ دا شکون خبث من الخبائث دا د خبيث سيزونو نه یو خبيث دی او چې هر کله د خبيثونو یو خبيث دی د قرآن فیصله د یحرم علیهم الخبائث
د پیغمبر صفت دا دی چې په خلکو به خبیث څیزونه حراموي نو هلته ورته خبیث ویلی قرآن وایي خبیث به په دې حراموي نو ځکه امام صاحب خبره ښکاره کړه چې دا شی حرام دی نو نور خو امام خو نه دی ویلي قرآن ویلی دی دغه حدیث ټکي نه معلومیږي نو د دینه د خبره واضحه کړه نو علماو ته چې نسبت کیږي په دې وضوح نسبت کیږي نور تحلیل او تحریم د الله صفت دی بعد والذي بعض هغه حرم علیکم چې حرام په تاسو عیسی علیه السلام په دین کې ډېر څیزونه سهولتو په بني اسرائیلو باندې ډېرې سختیانې وې دوی ته اسان شوي وجئتکم ما راتله کړي تاسو ته بآیتن په نشانې سره من ربکم طرفه د رب ستاسو فاتقوا الله ویرګئ د الله نه واطیعون زما اطاعت وکئ ان الله بشک الله ربي زما رب دی وربکم ستاسو رب دی فاعبدوه د هغه عبادت وکئ هذا صراط مستقیم دا د لار نیغه فلما احس عیسی کله چې معلوم کو عیسی علیه السلام منهم الکفر د دینه کفر کافی زمانه دوی سره تیر شوله چې خبره نه منله نو یو اعلان یې وکړ دوی ته قال وی فرمایل من انصاری سوق دی زما امدادیان الی الله سوق دی زما امدادیان الی الله انا ذاهب الی الله چې الله طرف ته ځي د الله په دین کې به سوق دی چې زما سره الله طرف ته قدم ولی په دې کې زما ملګرتیا وکړي نو قال الحواریون او الحواریان نحن انصار الله نحن انصار دین الله من امدادیان یو د الله د دین نحن انصار رسول الله موږ د الله د پیغمبر امدادیان یو حواریون دا د حوار جمع د حوار ویلی شي سپینوالی ته نه دلته الله صرف صفت ذکر کوي چې دا سپین خلکو اخوا ته پته نه لګي چې دا سپینوالی ولې دی نو بعضې فرمایي چې دا سپین خلکو شهزادګانو ښکلي ښکلي خلکو نو بعضې دا فرمایي داسې لازمي نه ده چې دی د سپینو خو دا معنا چې دا اصل کې دوبیانو سپینونکي د کپړو دا داسې قوم چې د دوبیانو قومو کپړې اینځلې دغه قوم غوڼ مسلمانان شول پې بعضې دا وایي چې حواریو ته ځکه ویلی شي چې دا سپینونکي د ړونو خلکو ته دین خو د خلکو ړونه سپینول نو بس چې هر څه وجه ده خلکو ړونه سپینول کپړې سپینولې په خپله سپین خلکو خو دوی ایمان راوړو آمنا بالله من ایمان راوړی په الله باندې وشهد ته ګواه شه بأننا مسلمون بېشکه موږ تابعدار یو ربنا ای رب زموږ آمنا موږ ایمان راوړی بما انزلت هغه چې تا نازل کړی واتبعنا الرسول موږ تابعداري کوو د پیغمبر فاکتبنا موږ ولیکه مع الشاهدین سره د ګویي کوونکو نه بعضې ډېر خلک د عیسی علیه السلام خلاف شول ملک چې کوم دی اړی ګړی شو ډېر شرونه پیدا شول د صوبې نه خبره مرکز ته لاړه مرکز چې خبر شو گورنر ته آرډر وکړو چې بالفرض یو سړي د وجې نه دونه فساد دی دا سړی پانسي کا خو امن پیدا کا حکومت د هغه د ګرفتارۍ ورن جاري کو عیسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره یو ځای کې ناست دی دا د هغې ټیم د یهودیانو پسې رالی چې رالی نو یو کس ته ته ننوځه وګوره په دې کې چې عیسی علیه السلام پکې شته او که نه نو دواړه قوله راغلي یو داسې هم راغلي چې عیسی علیه السلام د خپلو ملګرو ته ووې په تاسو کې څوک شتي زما د ګرفتارۍ مسله ده زما شکل شباهت الله په هغه باندې واچي هغه ته به سخته رسي خو په قیامت کې به زما سره ملګری یو راپاسې د حواریو نه چې زه تیار یم ته داسې هم راغلی دی چې دوی ته هغه کم کس چې راغلی او چې راننوتو وی کتو چې عیسی علیه السلام خو ناست دی واپس وته ملګرو ته اطلاع کوي د عیسی علیه السلام شکل الله په هغه باندې واچو دی چې ووتو هغې ویله که عیسی خو دا دی جو هغه یې ونیو ګرفتار یې کو هغه یې پانسي کو دی بیا زمونږ ملګری چې مو لېږلی و هغه څه شو که مونږ عیسی علیه السلام وجلی نو زمونږ ملګری څه شو او که مونږ خپل ملګری وجلی نو عیسی علیه السلام خو دلته ناست و نو هغه رانه څه شو دا اشتباه شوله بعضې اشتباه دا ذکر کوي چې دا سړی پانسي کو نو چې بیا کتل سر د عیسی علیه السلام دی لاندې خپو ته چې ګوري خپې د هغه نه دي خپې د خپل ملګري دي نو حیران دي چې سر ته وګورو عیسی علیه السلام دی خپو ته وګورو دا خو څنګه هغه ملګری دی نو الله وی اشتباه پې راله دا دوی مشتبه زمونږ چې کوم د اسلام اشتباه نه کې صفا خبره کوي دا شکل الله په هغه واچو هغه پانسي شو عیسی علیه السلام الله همدقسې جم دی اوچت کو بس خبره ختمه شوه نو ومکرو دوی تدبیر وکړو د قتل د عیسی علیه السلام ومکر الله تدبیر وکړو د هغه د خلاصولو والله الله په خیر الماکرین غوره تدبیر کوونکی دی غوره دی نو هغې ته نه بچ کو خلاص یې کو اذ قال الله هغه تدبیر د الله دا دی الله او فرمیل یا عیسی ای عیسی علیه السلام انی متوفیکا دا توفی دوه معنی دی فکر کوه یوه توفی چې کوم دی د اصل معنا د قاموس ذکر کړې ده
چې د دې خپله معنا د وفا پوروالی د خپله معنا ده او دا توفی په وفات معنا سره دا معنا مجازي ده دواړه معنی دلته کولی شي معنا حقیقت باندې حمل کې توفی په معنا د وفا پوروالی لږ شانتې مخکې وګوره دا 54 نمبر آیت باندې دا مضمون ذکر کیږي فیوفیهم اجورهم دا چې کوم دی وفا پوروالی نه نو دلته انی متوفی که معنا پوره تا اخلم پوره دا نور انسانان چې وفات کیږي خو روح ته الله ولی بدن هلته پروتي او دته وی نستا بدن پرېږدم نه متوفی کا معنا تا پوره اخلم روح او بدن دواړه چې کوم دی اخلم متوفی کا زتا پوره اخلم نو څنګه دی علم ورافعک تا پورته کوم الیا اسمانونو ته پورته کوم ومطهرک تا پاکو من الذین کفروا دا هغه کسان چې کافران دي بس الله اوچت کو دا یو معنا دویمه معنا که دا متوفی د وفات نه کې وفات دا معنا مجازي ده بیا هم اخیستی شي نو بیا چې وګوري متوفی د اسم فاعل صیغه ده اسم فاعل په معنا د حال استقبال دواړو سره راځي دلته معنا استقبالي ده انی متوفیکا عیسی علیه السلام زه به آینده تا وفات کوم منګه منو قرآن فیصله ده شریعت فیصله ده عیسی علیه السلام به دنیا ته راځي 40 کاله به تیروي واده به کیږي د هغه به 2 بچي وي د موسی او د محمد په نوم باندې بیا به عیسی علیه السلام وفات کیږي جنازه به کیږي د پیغمبر علیه السلام سره به دفن کیږي موږ په دې قایل یو به آینده به وفات کوم نو آینده به وفات کیږي اوس تر سره څه کوم ورافعک اوس دې پورته کوم الی خپل ځان ته مطهرک تا پاکو من الذین کفروا د هغه کسانو نه چې کافران دي دلته چې تا 2 ترجمې وکړې دا 2 ترجمې ولیکو لږ به مخکې لاړ شي لږ وړاندې را روان دي چې کوم دی الله هلته صریح سره مضمون ذکر کوي دا خلک خو وایي چې موږ عیسی علیه السلام وجلی دی دوی خو وایي موږ پانسي کړی دی الله د دې غونډو رد کوي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه دغه 2 لارې دوی موږ وجلی دی موږ پانسي کړی دی الله د دواړو رد کوي وما قتلوه دی قتل کړی نه دی وما صلبوه پانسي کړی نه دی ولكن شبه علیه په د اشتباه راغلی ده نو ځکه مو دا 2 ترجمې وکړي چې هلته د هغې سره ټکراو نشي که دلته یې معنا کې په مرګ باندې نو هلته وی نه دی وجلی بیا به ورسره څه کوې نو ځکه مو دلته 2 معنی وکړي هغې سره به ټکراو نشي قرآن نه معلومیږي چې نه قتل دی نه پانسي دی الله پورته کړی دی بیا مفسرینو دلته او هلته 25 پاره باندې وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ هغه ځای باندې حافظ ابن کثیر ذکر کړي دي چې روایات په نزول د عیسی علیه السلام حد تواتر ته رسي دومره احادیث د پیغمبر نه راغلي متواتر راغلي دي شانور شاه کشمیری سے په دې باندې به کتاب لیکلی دی الصریح بما تواتر فی نزول المسیح د مسیح علیه السلام پر راتګ باندې متواتر روایات انو د اسلام عقیده ده چې د به دنیا ته راځي وجاعل الذین ګرځوم هغه کسان اتبعوک چې ستا تابعداري کړې ده فوق الذین کفروا د پاسه د هغه کسانو چې کافران دي الی یوم القیامه نو په دې باندې نصرانیان مراد نه دي چې وجاعل الذین اتبعوک دا به اوچتوم اتباع په 2 قسمه ده یو اتباع حقیقی ده بل اتباع ظاهری ده اتباع حقیقی د عیسی علیه السلام متبع مسلمانان دي د عیسی علیه السلام حقیقی تابعدار مسلمانان دي نصرانیان خو دغه داسې تابعدار نه دي کم چې دغه شان دغه مسلمان پیژني نو دا د مسلمانانو په شان کې دی وجاعل الذین ګرځوم هغه کسان اتبعوک چې ستا تابعداري کړې ده مسلمانان فوق الذین کفروا د پاسه د هغه کسان چې کافران دي دارنګې دا عیسایانو سره لګولی شي هغه موقع باندې چې الله دې اوچت کو نو ورسره ده ورته وفرمیل وجاعل الذین ګرځوم هغه کسان اتبعوک چې ستا تابعداري کړې فوق الذین د پاسه د هغه کسانو کفرو چې کافران دي یهودیان دي نو بیا الله دوی له حکومتونه ورکړه نصرانیانو ته او د یهودیانو حکومتونه نه و الله هغه وعده ورسره صادقه کړې وه
الى یوم القیامه. نو دا نصرانیان به په دې یهودیانو د قیامته پورې اوچتي. ثم الی مرجعکم، بیا ما ته ستاسو رجوع فاحکم بینکم، زه فیصله وکړم ستاسو په منځ کې فیما کنتم هغه چې وایي تاسو فیه تختلفون، په هغه کې تاسو اختلاف کوو. فاما الذین کفروا، هر چې هغه کسان دي چې کافران دي، فاعذبهم، زه به دوی له عذاب ورکړم عذابا شدیدا، عذاب سخت، فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې. وما لهم من ناصرین، نه به دوی دپاره څوک امداد کوونکې. واما الذین آمنوا، هر چې مؤمنان دي، وعملوا الصالحات، او نیک اعمال کوي، فیوفیهم، پوره به ورکړي الله دوی ته اجورهم، د دوی اجرونه. والله الله پاک لا يحب الظالمین، نه خوښوي ظالمان. ذالک دا واقع د عیسی علیه السلام، نتلوه علیک، موږ لولو تا ته من الآیات، د آیاتونو نه، والذکر الحکیم، او ذکر محکم نه. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. د هغه وفد د شبهې جواب کوي. دی وی چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی، نو د هر انسان پلار وي. نو د عیسی علیه السلام پلار کم دی؟ د خو پلار نشته، نو چې نشته پته لګي د الله زوی دی. الله پاک جواب کوي، فرمای ان مثل عیسی، بېشکه مثال د عیسی علیه السلام په نه پلار والی کې چې پلار یې نشته، کمثل آدم، په شان د آدم علیه السلام دی، د هغه هم پلار نه و. بلکې دا تشبیه ویلی شي د غریب د اغرب سره ده. عیسی علیه السلام الله پیدا کړی بغیر د پلار نه، غریبه خبره ده. اخوا لاړ شه، آدم علیه السلام نه پلار شته او نه مور شته، هغه خو ډېره اغربه ده. نو دې ته وایي تشبیه د غریب د اغرب سره. دا خو ټیک ده چې ناشنا خبره ده چې پلار یې نشته، خو د آدم علیه السلام ته وګوره، د هغه خو پلار او مور دواړه نشتي. دویم دا تشبیه چې کوم دی په غرابت کې ووایي، هغه داسې ګوره عیسی علیه السلام مور شتي نو پلار یې نشته. آدم علیه السلام ته وګوري نو دلته د ښځې نه سړی پیدا کو، د مریم نه عیسی علیه السلام، هلته د سړي نه ښځه پیدا کړه، د آدم علیه السلام د پختې نه حضرت حوا پیدا کړه. دا د الله قدرت دی چې دلته د ښځې نه نارینه پیدا کړی، آدم علیه السلام ته لاړ شي هلته د نارینه نه ښځه پیدا کړې. نو ان مثل عیسی، مثال د عیسی علیه السلام په دې غریب والي کې چې د زنانه نه سړی پیدا کړی، کمثل آدم، په شان د آدم علیه السلام دی، هلته د سړي نه ښځه پیدا کړې ده. دا خو د الله قدرت دی. دریم انتقال او احوالو کې مسله ده. آدم علیه السلام الله کوم ځای کې پیدا کو؟ چې دی په دې ځمکه پیدا کړی دی. حرم ته خور را جمع کړه، هلته پې باران وکړو، بیا عرفات ته یوړه، په عرفات کې آدم علیه السلام شکل برابر کو، هلته چې کوم دی ټیک کو، بیا چې کوم دی اسمانونو ته وخیجو. څه زمانې په جنت کې پې تېره کړه، واپس یې بیا ځمکې ته راکوز کو. دا د آدم علیه السلام شانو. عیسی علیه السلام همدقسې الله په ځمکه پیدا کو، اسمانونو ته یې وخیجو، بیا به ځمکې ته راولي، څنګه چې آدم علیه السلام په دې احوالو کې. نه ان مثله، بېشکه مثال د عیسی علیه السلام دا په شان د آدم علیه السلام دی، پیدایش د ځمکه کې به انتقال اسمانونو ته او بیا نقل ځمکې ته. خلقه الله دا پیدا که من تراب د خاورې، ثم قال له بیا ورته ویکون موجود شه، فیکون پس موجود. الحق من ربک، حق طرف د رب ستانه دی، فلا تکن ته مه کښېنه من الممترین، د شک کوونکو نه. فمن حاجک، پس هغه څوک چې تا سره جګړې کوي، فیه په شان د عیسی علیه السلام کې، من بعد ما پس د هغې نه، جاءک چې راغلی تا ته من العلم علم، فقل ورته وایه تعالوا راشئ، ندعو موږ به راوبلو ابناءنا خپل زامن، و ابناکم او ستاسو زامن، و نساءنا او زموږ ښځې، و نساءکم او ستاسو ښځې، و انفسنا موږ به په خپله راشو، انفسکم او ستاسو په خپله راشئ. دغه وپد سره ډېرې خبرې وشولې، خو بهر کې هغوی په خبره نه پوهېدل. نه چې نه پوهېدل، الله ورته یې ځه مباهله ورسره وکړه. شریعت کې دې ته مباهله وایي، چې کله یو د بل خبره نه مني، دلایلو ته غوږ نه ږدي، نو دی به هم راشي، هغه به هم راشي، هغه به هم ښځه راولي، دی به هم راولي، دی به هم بچې، هغه به هم بچې. وجه دا ده چې انسان په ښځه او په بچو خفه کېږي، چې ته هغه منځ ته راویست او د هغې هلاکت غواړې، نو معلومیږي دا چې یاره ته په دې خبره باندې بلکل ټوس ولاړ یې، په شریکه باندې به خیر یې وکړي. الله چې کم سړی په باطل دی هلاکېږي، نو الله به یو کس هلاکوي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام دوی ته آیت واورو، ورته ویې سبا زه راځم، تاسو تیار شئ، خیر یې به کوو. سهار پیغمبر علیه صلات وسلام را روان دی، حضرت حسین په هغې کې راغستی ماشوم دی، حضرت حسن هغې د لاسه نیولی دی، فاطمة الزهرا ورپسې ده، علي صاحب ورپسې دی، را روان دي. دا وپد خو ناست دی، دوی تماشه کوله، چې ویې کتل خپل منځ کې تپوس وکړه څه کوو اوسو. کم چې د دوی مشر عاقب وی قسم دی دا کم مخونه را روان دي که نه، دا دروغجن مخونه نه دي، دا دروغجن مخونه نه دي. او ستاسو څه خیال دی؟ که خیرې درته وکړې دا خو تاسو یې که نه، که دا لاس اوچت کړه غرونه به د ځای نه اوچت شي. ښه نو څه کوو؟
کوم چې د عبدالمسیح مولانا او هغه ورته ووې په دې تاسو هم پوهېږئ موږ چې دا پیغمبر دی او که دې پیغمبر خیرې وکړې چې دا څومره نصرانیان دي دا خپلې خولې کې لاړې به ورته الله زهر کړي او دا غونډ به ختم شي د پیغمبر خیرو ته مه ټینګېږئ ښه نو مباهلې مه کوئ ښه چې نه کوو نو څه وکړو بس مصالحت به ورسره وکړو څه مصالحت به ورسره وکړو خو دا چې ګوره خیرو ته مه ودرېږئ پیغمبر علیه السلام رالی ورته یې ویې چې کوم دی راوځئ دوی رال مې نه ته یې رجي نه خیر یې نه کوو ښه نو چې نه کوئ زما حقانیت به ایمان راوړئ یره جی ایمان هم نشو راوړلی وجه دا چې موږ تاسو ایمان راوړو دا دنیا کافران دي موږ د هغو د جنګونو هم نه یو ښه چې د هغې د جنګ هم نه یو ایمان هم نه راوړی یاره مصالحت را سره وکړه خیر دی موږ به هغې پورې انتظار کوو چې دنیا کې د اسلام څه حالت جوړیږي موږ به هغې پورې تاسو له جزیه درکوو پیغمبر علیه السلام یې ټیک ده داسې وکړئ زموږ داسې صفا ښکلی اسان دین د هر انسان سره چې کوم دی په دومره نرمه لهجه باندې چې موږ به په کال کې تاسو له 2000 جوړې کپړې درکوو 1000 جوړې کپړې به تاسو لپاره رجب کې درکوو دا اوس چې کوم شروع د شعبان د دې نه مخکې میاشت دې ته رجب ورته وایي 1000 به دا تاسو لپاره رجب کې درکوو او 1000 جوړې به تاسو لپاره سفره کې درکوو پیغمبر علیه السلام ورته ټیک ده په دې مصالحت وشو بیا دوی لاړ نو بهر کې دې مباهلې ته نبی علیه السلام راوتی دی تشیع حضرات په دې باندې تمسک کوي غلط یو تمسک خدا دی چې د پیغمبر علیه السلام نوري لوریانې نه وي دغه یو فاطمه لور ونو که نورې بیا خو ځان سره بیا راوستي وي پته لګي نورې لوریانې نه وي دغه یو فاطمه و ځان سره راوستې ده دروغ وایي زموږ د ښکلي پیغمبر 3 زامن دي 4 لوریانې دي مشره زوی چې کوم دی هغه قاسم دی دا د نبوت نه وړاندې پیدا دی ځکه د پیغمبر علیه السلام لقب ابوالقاسم دی دا د خدیجة الکبرا نه دی دا مکه مکرمه کې هلته وفات شوی اوم دی دویم بچی چې کوم دی اوم د دې نه دی د هغې نوم عبدالله دی او ویلی شي چې دا د نبوت نه بعد پیدا دی د 2 لقبه راغلي دې ته طیب ام وي او دې ته طاهر ام وي بچی یو د عبدالله 2 صفتونه دي طیب طاهر طیب طاهر ورته ځکه وایي چې دا د پیغمبر علیه السلام د نبوت میلاوېدل نه بعد پیدا دی نو دا 3 وړو نومونه د یو شخص دي عبدالله طیب طاهر او قاسم دا 2 نرونه دي خدیجة الکبرا د پنده مکه مکرمه کې په جنت معلا کې او دا 2 بچي د پیغمبر علیه السلام الته دفن دي دریم بچی ابراهیم صاحب دی دا مدینه منوره کې د ماری قبطیه نه پیدا دی بیا دا وفات دی په 10 کال د هجرت باندې اخري عمر کې وفات دی دا په مدینه منوره جنت المعلا کې دا دفن دی جنت البقیع کې دفن دی نو دا 3 زامن دي 4 د پیغمبر علیه السلام لوریانې دي او دا 4 وانه د خدیجة الکبرا نه پیدا دي دا چې کوم دی زینب دا رقیه دا ام کلثوم دا فاطمه ده زینب چې کوم دی په ابوالعاص واده ده او رقیه په حضرت عثمان واده وه بیا چې وفات شه ام کلثومي واده شوله دا 2 په ده واده دي او حضرت فاطمه په حضرت علي واده ده اوس دا خلک چې راغلي او کوم مباهله چې شوې ده دا 9 کال واقعه ده دا د 9 کال واقعه ده رقیه وفات شوې ده په 2 کال د هجرت باندې چې پیغمبر علیه السلام په بدر کې دی بیا 2 واده وشو د عثمان صاحب د کلثوم سره دا وفات شوې ده په 4 کال د هجرت باندې دا 2 د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې د په 4 کال وفات شوې ده زینب وفات شوې ده په 8 کال باندې اوس دا 9 کال دی نه په 9 کال 3 ونه لوریانې وفات دي دغه یو پاتې ونه نو چې وی نو ځان سره څنګه راوستي وي نو بهر کې د پیغمبر 3 ونه لوریانې وفات شوې دي په دې موخه باندې دویمه خبره تمسک دوی کوي چې دلته نبی کریم علیه السلام د ځان سره حضرت علی صاحب روان کړی دی متصل پته لګي چې علی روان کړی دی نو دا علی صاحب خلیفه دی بلا فصل خلیفه دی بلا فصل ځکه خو ځان سره روان کړی دی موږ وایو غلطه خبره ده وجه دا ده دلته چې مباهلې ته ځي نو الله 3 کسان ذکر کوي مباهلې ته به څوک راځي بچي به راولئ څوک به راولئ خپلې بیبیانې به راولئ څوک به راځي په خپله به راځي دا 3 کسان مباهله کې دي ښه چې پیغمبر علیه السلام روان دی علي صاحب تپوس کوو علي صاحب په کم کې دی بچو کې دی ښکار د بچی خو دی نه په ښځو کې دی په دې کې خوب نه دی علي صاحب خو دی پیغمبر دی نو دا خوب نه دی مباهله کې خو دا 3 کسان دي دا 3 ونه علي صاحب ته شامل دي نو چې شامل نه دي نو څنګه ووایو چې په دې کې داخل دی او خلیفه بلا فصل شو موږ داسې وایو چونکې علي صاحب په دې باندې مجازن د بچي اطلاق شوی دی مجازن په دې معنا یو طرف ته دا د پیغمبر علیه السلام پرورش کې راغلی د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي نه د تربیت کړی دی نو بچی حقیقتا نه دی
بچی تربیتن دی. نو چې تربیتن شو نو حقیقت نشو، تربیت شو فاصله سره شو. نو موږ وایو زموږ خبره ثابت ده چې دا خلیفه دی خو متصلا نه فاصلا. خلیفه دی خو فاصلا، څنګه چې بچی نه دی متصلا، بچی دی خو فاصلتن. نو اول خلافت د نورو حضراتو دی، فاصلا کې به دغه خلافت هم دی. ثم نبتهل بیا به عاجزي وکړو فنجعل وبګرځو لعنت الله د الله لعنت علی الکاذبین په دروغجنو. ان هذا بشک دا له القصص الحق، دا د واقعیا حق. وما من اله نشته یو معبود الا الله مگر یو الله دی. وان الله بشک الله پاک له العزیز الحکیم، خامخا غالب او حکمت والا دی. فان تولوا پس کدی وګرځل فان الله بشک الله پاک علیم بالمفسدین، پوی دی په فساد کوونکو. قل ورته یا اهل الكتاب اهل کتاب تعالوا تاسو راشئ الى کلمه کلمه سواء، دا برابر د بیننا زمون په منځ کې بینکم استاسو منځ کې. الله نعبد موږ به عبادت نکو الا الله مگر دیو الله بکو، ولا نشرک به شیئا شرک به نکو د الله سره د څه څیزو. نبی کریم علیه السلام چې کوم خط لیږلی دی هرقل ته، بخاري شریف اولو صفحو کې ذکر دی. نو په هغې کې ورسره اوله کې چې کوم خط لیکلی شوی دی من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم اسلم تسلم والا علیک فاسم الاريسیین، داسې عنوان دی. بیا اخیره کې چې کوم دی ورته دا لیکلی شي قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمتین، اهل کتاب تاسو راشي هغه کلمې ته زموږ ستاسو منځ کې برابر ده چې الله په شریکه باندې زموږ یو رب دی. ولا نشرک به شیئا شرک به نکو د الله سره د څه څیز. ولا یتخذ نه بنیسي بعضنا بعضې زموږ بعض بعضې نور اربابا په خدایي سره من دون الله غیر د الله نه، د الله نه سوا بل ته خدایان نه ویو. فان تولوا پس کدی وګرځل فقولوا تاسو وای اشهدوا گواشی بأننا مسلمون، بشک موږ تابعدار یو. یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لم تحاجون تاسو ولې جګړې کوي په ابراهیم په شان د ابراهیم علیه السلام کې. وما انزلت التورات نه د نازل کړی شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر رستو د هغې نه. یهودیان وی ابراهیم علیه السلام یهودی دی، دا نور وی دا عیسائی دی. الله فرمی عیسایت خو شروع شو د انجیل نه، یهودیت شروع شوی د تورات نه دی، او دا خو وروستو کتابونه دي. ابراهیم علیه السلام خو ډېر پخوا تېر شوی د، نو مخکینی سړی د وروسته څنګه تابع شي؟ افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ خبردار انتم تاسو هؤلاء دا کسان حاججتم تاسو جګړې کوئ بحث کوئ فیما لکم به علم هغه چې ستاسو په هغې علم وي. فلم تحاجون تاسو ولې جګړې کوئ فیما په هغه څه کې لیس لکم به علم چې ستاسو په هغې علم نه وي. والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون تاسو پرې نه پوهیږئ. ما کان ابراهیم یهودیا، صریح په دوی باندې رد نو ابراهیم علیه السلام یهودی ولا نصرانی او نه نصرانی، ولکن کان حنیف لیکن دی مایل د ادیانو باطلونه دین حق ته، مسلمه تابعدار. وما کان من المشرکین، دا نو د مشرکانو نه. دا تعریض دی په دوی. تاسو ځان ته څنګه ابراهیمیان وایه؟ تاسو خو په شرک کې مبتلا یې. ان اول الناس بابراهیم، بشک قریب د انسانانو ابراهیم علیه السلام ته. یهودیان وایي مونږ قریب یو، بل وایي مونږ قریب یو. الله معیار ورښیي قریب ابراهیم علیه السلام ته څوک دي؟ للذین هغه کسانو اتبعوه چې د هغه تابعداري کړې وه د هغه په زمانه کې، هغه زمانه کې چې هغه و چای خبره منلې ده هغه ورته قریب. دویم وهذا النبي، دا پیغمبر ورته نږدې دی. دریم والذین آمنوا، مؤمنان ورته نږدې دي. د ابراهیم علیه السلام نږدې خلک دا درې ډلې خلک دي. نه دا د ابراهیم علیه السلام قریب خلک دي. او والله الله پاک ولی المؤمنین، دوست د مؤمنانو دی. ودت طائفة خوښي یو جماعت من اهل الکتاب، د اهل کتابونه لو یضلونکم چې تاسو ګمراه کړي. هغې کوشش کوي چې تاسو د ایمان نه خپل کفر ته راولي. وما یضلون، الله فرمایي دوی نشي ګمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه ګمراه کوي. وما یشعرون، او دوی نه پوهیږي. یا اهل الکتاب ای اهل کتاب لم تکفرون، تاسو ولې کفر کوئ بآیات الله، د الله په آیاتونو. وانتم تشهدون، تاسو په دې ګواهی. یا اهل الکتاب ای اهل کتاب لم تلبسون الحق، تاسو ولې ګډوډ کوئ حق بالباطل د باطل سره. وتکتمون الحق، تاسو ولې پټوئ حق. وانتم تعلمون، تاسو پوهیږئ. وقالت طائفة من اهل الكتاب، دا د دوی چې کوم دی څه مولیانو. عبد الله ابن عباس فرمایي یو عالم د دوی عبد الله ابن سیف ورته وایي، بل چې کوم دی عدي ابن زید دی، بل حارث ابن عوف دی. داسې بعضې حضرات دوی را جمع شول او خپل بعضې کشان داسې وایي چې داسې به وکړو، لاړ به شو سهار به د دې مسلمانانو سره کینو چې موږ ایمان راوړی دی، قرآن منو، پیغمبر منو، ورځ به ورسره تېره کړو. د دې مسلمانانو په موږ ښه اعتماد دی چې د اهل کتاب دي او په آسماني علومو ښه پوهېږي. نو چې ورځ ورسره تېره کړو، مازدیګر چې شي نو بیا به ورته ووایو یاره
موږ ډېر وکتل خو ستاسو په دې کتاب کې هغه کتاب نه دی چې کوم الله وعده کړې وه. ستاسو دا پیغمبر هغه پیغمبر موږ ته معلوم نه شو، بس موږ یې نه منو. چې مازدیګر واپس کوپر ته راشو مقصد دا دی په دې کې بعضې ساده مسلمانان داسې دونه د خبرې تحقیق نه هسې د ها سره ها میلاو کړي، دا ساده سادهګان دغه به واپس راولو که نه. خو چې کم کسانو ته وایي تاسو هلته لاړ شئ ایمان ښکاره کوي، خو مخکې بیا هغه ټوس کلک کړه هسې نه چې تو سره ایمان راوړې ګوره مونږ خو دې صرف د چل دپاره لیږو. نو دی به مخکې چې کوم دی ښه سبق وخو ګوره پام کوه ته مسلمان نه شي. نو وایي هغه کسان طائفة من اهل الكتاب آمنو تاسو ایمان راوړئ بالذي په هغه قرآن انزل چې نازل شوی دی علی الذین په هغه کسانو آمنو چې مؤمنان دي تاسو ایمان راوړئ وجه النهار په اوله حصه د ورځې کې دوی سره به ورځ تېره کوي وکفرو بیا کفر وکړي آخره په آخره حصه د ورځ کې داسې چل ولې کوو لعلهم دې دپاره چې دا مسلمانان یرجعون واپس شي د خپل اسلام نه. هغوی به لکه دا خو اهل کتاب مولیان خلکو دوی ښه پوهېدل موږ هسې دلته راغلي وو، خو دا کم کسان چې رالیږي نو هغې ته مخکې بیا ښه پاخه کړه نو ورته بیا دا سبق وښو ولا تؤمنو تاسو یقین مه کوئ ګوره هسې نه چې هلته لاړ شئ د پیغمبر تعلیم به شروع وي د هغه د ملګرو تعلیم به شروع وي پام کوئ چې د هغې خبره ونه منئ ګوره ولا تؤمنو تاسو یقین مه کوئ الا لمن مګر د هغه چا په خبر یقین کوئ تبع دینکم چې هغه تابع وي ستاسو د دین صرف د خپلو مولیانو تابع دی خبره به منئ. دا مینس کې قل ان الهدا پرېږده و دې بل کرښې ته راکوشه ان یؤتا دا ټکی په لا تؤمنو باندې عتب دی ولا تؤمنو تاسو به یقین نه کوئ الا لمن هغه چا دپاره یقین کوئ تبع دینکم چې ستاسو د دین تابع وي همدقه رنګې ولا ان یؤتا تاسو به یقین نه کوئ ګوره چې دا ور به کړی شي احد یو کس ته مثل ما اوتیتم مثل د هغه چې تاسو له درکړی شوي دي کم چې ستاسو دین د داسې دین د بل څه نشته او یحاجوکم یا به ګینې جګړه وکړي عند ربکم په نزد د رب ستاسو داسې بیا مخکې پاخه کړل. نو الله جواب کې قل ورته ان الهدا بېشکه هدایت چې کوم انسان ته خلاصی ورکوي هدا الله د الله هدایت دی هغه هدایت قل ورته ان الفضل بید الله فضل د الله په لاس کې یؤتیه ورکوي من یشاء چاله چې خوښه شي. نو نبوت او پیغمبري د الله وهبي صفت دی والله واسع علیم الله پراخه علم والا دی یختص برحمته خاص کوي په خپل رحمت من یشاء چاله چې خوښه شي پیغمبري ولا ورکي ایمان ورته نصیب کړي چاته خوښه شي نه ورکوي والله الله ذو الفضل العظیم خاوند فضل لوی دی. ومن اهل الكتاب د دوی مزید قباحتونه بعضې پکې نیکان خلک هم دي دا د اسلام حقانیت دی ښه مثال ارزه کې ښه خلک بد خلک داسې نه کوي چې په دې غونډو باندې ګز راکږي غونډ نه هلی اسلام همیشه دپاره د قسط د عدل د انصاف خبره کوي ښه ته ښه وی بد ته بد وی ښه ته ښه وی بد ته بد وی الله فرمایي د اهل کتاب څخه خلک پکې هم شته ډېر مال ورسره کوي ته په اعتماد وکړي تا ته خپل مال درکوي. عبدالله ابن سلام صاحب یو کس مسافر راغی 1200 روپۍ ورسره کېښولې امانت ورسره پروت دی چې کله ته یې رجې زما هغه امانت راکواله ولې ورک او بعضې پکې داسې دي چې هغه غداران دي په حاس ابن معذور یې ورته وې هغه سره چېرته غریب راغلی مزدوري کړې ده 1 روپۍ ګټلې ده سوچ یې کړی د روپۍ رانه چېرته ورکه نه شي څوک یې رانه پټه نه کړي چا سه یې کېدم یاره هر ځای کې خلک په مولیانو علماو باندې اعتماد کوي نو دی پس یاره مولي صاحب زه لا مزدوري کوم دا روپۍ به زما تا سره امانتي چې بیا کله زم ماله به راکړي ښه کېده ونه څه ورځې پس چې هغه راغی زما هغه روپۍ راکړه د انکار وکړو ستا زما څه روپۍ کبضه کېده مولي صاحب تا ما برز نه وه درکړې نه مړه ما لیدلی هم دی خبره ښه اوچته شوله نو هغه سړی هم پوره ورانو هغه ورته ته خو زما روپۍ نه راکړې خو زه به په دې غونډ بازار کې ډول وغربم چې دا مولا غټ غل دی خلکو نه روپۍ پټوي او دا غدار دی ښه به دې وشرمم زما روپۍ ټیک د سر دې وخوري خو تا به هم وشرمم ورته ویل که د روپۍ دی والا غلی شه ځه نو چې روپۍ وله ورکړه نو د خپلو شاګردانو ورته ویل چېرې مولي صاحب چې تاسو ته پته وه چې دا روپۍ د هغه وه نو تا مخکې ولې نه ورکوله مخکې دې ولې نه ورکوله چې دونه خبره شرم ته ورسېده نو بیا یې ورکې نه خپلو ملګرو ته یې مړه دا میان خلک دي سړیا په څه شکل دې روپۍ وخه دی په څه پوهېږي تمام چې کنه دوی هغه خرافاتو غداریانې وي د بل انسان مال که مولا دی او که امیر دی د چا مال به نه خړپې د هر انسان خپل څیز ویجي یو مثال به ته یم دلته پخوا زموږ دا جومات کچه و که نه نو دلته پکې څه بوټی و چې کوم دی نو هغه ووالی شو بیا موږ پکې څه برنډه و هغه کې هم کار کوو نو هغه لرګي دلته جمع شو نو زموږ ملک صاحب الله دې وبخي نو ما ته ویې د خاشاک د لرګي ته کور ته ویسه ما ورته ملک صاحب مخکې دلته کې د قیمت یې که پیسې ورکه جومات ته بیا زه وړم نو ما ته ویې چې دا خو د جومات سیز دی او ته زموږ امام مل دا د جومات سیز دی خو ستا نه دی چې دې ماله راکې
ته د جومات یو فرد دی، ټیک د ملک صاحب یې، خو ستا د جومات یو فرد دی. دا د جومات ملکیت دی، ستا نه د جومات سیز نه ته وړی شي او نه زه وړی شم، دواړه برابر یو. ښه ته به داسې وکړې چې دا سیز خرابېږي، قیمت به کوڅو نه دي چې 2 روپو دا پیسې ورکړه جومات ته، نو پیسې ورکړې. اوس دا لرګي ستا شو، تا واغسته، ته یې ماله راکړې جوړی کړه. یاره مولي صاحب وایي دونه قیسې خو اوسه پورې موږ ته چا نه دي کړي، ما کړي هغه خپل کار کوي، هر سړی خپل کار به کوي. ښه تا واغستل، اوس به لرګي زه ویسم دا تا ماله راکړه، خو د جومات سیز دا ستا او زما یو شانتې برابر یو، د جومات سیز به نه استعمالوې. جومات په سیزونو کې ډېر غټ احتیاط وي. ښه د جومات په پیسو باندې به طوري مثال بوکه دې اخیستې ده، دا سړی ذاتي ځان دپاره هم نشي استعمالولی، دا وقف سیز دی. داسې د جومات پیسې وقف پیسو باندې چې کومې اوبه راوځي دا به په زول نه استعمالوي. زموږ خلک په دې نه پوهېږي، بیا په ته ولګو بار کوڅې پې چڼکاو کوو. تا له دا اختیار چا درکړی چې ته د جومات په اوبه باندې چڼکاوونه کوه؟ دا د جومات اوبه دي، دا د وقف اوبه دي، په دې چڼکاوونه نشي کولی. کم چې به طوري مثال ستا ذاتي سیز وي هغه باندې استعمال کوه. نو موږ زیات نه زیات به دغه ویره چې بس دا د محلې خلک یې بوکه منګالو، موټر منګالو، دا هر څیز منګه کوو، دا هر څیز زموږ خپلې پیسې دي، نو که موږ پکې ځان له استعمال کړې نو دغه ورځ سبانه جوړه کړو. نو خو به هر کیف هر سیز کې د هر انسان ملکیت وي، دې کې مولا امی بل دا علی السویه برابر وي. بعضې د اهل کتابونه من هغه د ان تأمنه کتې امین وګڼې بقنطار په ډېر مال باندې، نو داسې امانتي خلک دي ادیه الیک تعالی بیا درکوي. ومنهم بعضې په دوی کې من هغه د ان تأمنه کتې امین وګڼې بدینار په 1 دینار 1 روپۍ د سره کیدي لا یؤدیه بیا تعالی نه درکوي الیک تا ته الا ما دمت علیه مګر دا چې تو همیشې په دې باندې قائمه ولاړ، په سر ورته ولاړې او تنګ دې کولی درکه در به کینو. ذالک دا بانهم بشک دی قالو دی ویلی سعالی د نشته په موږ باندې فی الامیین په شان د امیانو کې سبیل سلار، امیانو نه مال وهی. ویقولون دی وی علی الله الکذب په الله دروغ وهم یعلمون دی خپویږي. بلا او قانون دا دی من اوفا چا چې پوروالی وکړو بعهده په وعده د الله واتقى تقوا وکړه فإن الله بشک الله يحب المتقین خوښوي پرهیزګاران. ان الذین بشک هغه کسان یشترون چې دوی اخلي بعهد الله د الله په وعدو و ایمانهم په خپلو قسمونو ثمنا قلیله پیسې د دنیا لګي اولئک دا کسان لا خلاق لهم نه به دوی دپاره حصه فی الآخرت په آخرت کې. د الله وعده ماته کړه دنیا یې واغسته، نو که دی کفر ته رسېدلی دی بیا ښکاره ده چې هېڅ حصې نشته، او که کفر ته نه دی رسېدلی نو لا خلاق لهم اولا لومبنی به حصه نه وي، وروسته که بیا راځي نو. ولا یکلمهم الله دوی سره به خبرې ونه کړي الله پاک د رحمت، ولا ینظر الیهم نه به دوی ته وګوري په نظر د رحمت یوم القیامت په ورځ د قیامت. ولا یزکیهم نه به دوی پاک کړي ولهم عذاب علیم دوی دپاره عذاب دردناک دی. وان منهم بشک بعضې په دوی کې لفریقا یوه ډله ده یلوونه دوی کږوي السنتهم خپلې ژبې بالکتاب په کتاب باندې خبرې اړی راړی لتحسبوه چې ته ګمان وکړي من الکتاب چې دا ګینې کتاب دی وما هو من الكتاب حال دار چې هغه کتاب نه. ويقولون دی وی هو من عند الله دا د الله د خوا نه دی وما هو من عند الله هغه د الله د خوا نه نه. ويقولون دی وی علی الله الکذب الله دروغ وهم یعلمون او دی پوهیږي. ما کان لبشر دی وی چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی الله نه دی، نو ولې تا ته خدای ووایو؟ الله فرمایي د انبیاو دا شان نه چې چاته وی ما ته خدای ووایه، نه پیغمبر چاته وی چې ما ته خدای ووایي او زما چې کوم دی اطاعت داسې کوه، نه عالم چاته وی، بلکې د پیغمبر کار دی چې خلکو ته دین وښیه، دا خلک د الله سره یو ځای کا. د پیغمبر جان نشین عالم هم دقه کاري، خلکو ته دین ښایه د الله سره یو ځای کوه، دغه ستا کار دی. نو ما کان لبشرین نه دی مناسب د پاره د یو انسان ان یؤتیه الله الکتاب چې ورکړي هغه ته الله کتاب والحکم ورکړي هغه ته علم والنبوت او پیغمبري ثم یقول بیا دی وی للناس انسانانو تکونو عبادا لی شی زما د پاره بندګان من دون الله غیر د الله نه، داسې انبیا نه ښي دا ورته ښي. ولکن کونو لکن یقول لهم داسې ورته وی کونو شی تاسو ربانیین خدای خلق ربانین منصوب الی الرب ځان کې د الله بندواله پیدا کا بما کنتم په سبب د هغه باندې تعلمون الکتاب چې تاسو خی خلکو ته کتاب او بما کنتم او په سبب د هغه باندې تدرسون چې تاسو د هغه درس کوئ. ولا یامرکم تاسو ته امر نه کوي ان تتخذوا الملائکه چې تاسو ونیسئ فرشتې والنبیین او انبیا اربابا په خدای سره. یامرکم ولدی تاسو ته امر کوي بالکفر په کفر باندې بعد اذ انتم مسلمون پس دا غنه چې تاسو شی مسلمانان نو په کفر خو تاسو ته امر نه کوي. صلی الله تعالی علی خیر. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه.
دی وی د غیر مسلم د جماعت د پاره چنده اخیستی شي که توهین د جماعت پکې نه وي سپکوالی د جماعت پکې نه وي آینده د پاره څه ضرر نه وي بلکل اخیستی شي که توهین د جماعت وي چې مثال په طور تعالی خو چنده هندو درکوي خو بیا د پسې خاندي مسلمانان ځان د پاره کورم نشي جوړولی سړیه ناروا ده اسلام به نه سپکې یا آینده د پاره د هغوی داسې تمه چې په جومات کې چانده خو ورکوو خو آینده به دا جومات داسې ورو قبضه کوو دا خیال وي نو نه بالې او چې نه پکې دا ښوونه یې هېڅ هم پکې نه وي نو دا پیسې دي اخیستی شي الہ العالمین زموږ نه دا درس په خپل دربار قبول کړي الله ژوند زندگی په قرآن باندې په سنت د پیغمبر علیه السلام ښایسته کړي الہ العالمین کم چې عبادت د روژې دی د قرآن د تلاوتونو الله تراوی تمام په خپل احسان زموږ نه قبول کړي څومره نارینه زنانه الله د درس سره مینه کوي د قرآن سره مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي د خپلو حاجاتو سره الله راضي الله زموږ حاجتونه پوره کړي الله موږ محتاج یو ته غني مستغني ذات الله زموږ حوایجو باندې ستا علم دی په خپل احسان سره پوره کړي څومره بیماران وي الله شفا نصیبه کړي څومره قرضداري وي الله د قرضونو نه آزاد کړي څومره بې واده بچي دي بچیان دي الله د خوښې ځایونو د محبت او د مینې په ځایونو کې کورونه آباد کړي الہ العالمین د چا اولاد نه د اولاد انتظام ولا وکړي الله تمام خزانې ستا سره دي الہ العالمین د هغوی د اولاد نصیبه وکړي بعضې زموږ داسې قریب ډېر مخلص ملګري دي علما او طلباو سره مینه کوي د هغوی چې کوم دی داسې مسایل دي الہ العالمین د غیبي خزانو نه په خپل رحم او کرم باندې الله د نیک اولاد ثمره ول نصیب کړي الہ العالمین د چا بچي نافرمانه الله د مور پلار تابعدار کې الله د خپل دین تابعدار کې مسلمانان په خپل کورونو کې الله خوشاله کې الہ العالمین تمام امت مسلمه باندې خپل رحم خور کې خصوصا الله د دې ملک حفاظت وکړي څومره چې په دې کې دا شرونه دي اختلافات دي الله خپل احسان سره دا شرونه ختم کې د مدرسو بې عزتیانې د جوماتونو د خانقاهونو د مرکزونو د علماو الہ العالمین دا خو مسلمانان دي د مسلمانانو سرمایه ده الہ العالمین چې دوی بې دینه شي نو موږ به دین د چا نه زده کوو الله د دې دا اصلاحات نصیبه کړي الله دا ټول خپل منځ کې متفق کړي دا چې څومره ملګري زموږ نه تللي دي وفات دي الله د هغې مغفرت نصیبه کړي زموږ اساتذه زموږ خپلوان رشتې دار په دې کلي کې بهر چې څونه مسلمانان وفات دي الله د ټولو مغفرت تامه نصیبه کړي الہ العالمین زموږ ستاسو ژوند زندگی په خپل دین باندې ښایسته کړي الله په دې کلي باندې خپل رحمت صادر خور کړي کم چې دوی د طالبانو خدمت کوي د قرآن خدمت کوي الہ العالمین د دې کلي حاجتونه پوره کړي الله اتفاق نصیبه کړي څومره چې په دې کلي کې روانین دي اختلافات دي شرونه دي الله خپل احسان سره ختم کړي الله ته زموږ نه رضا شي خیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم